أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم چې من وجهن موږ مدعیان شو من وجهن تاسو شوي نو زه خپل دعوه ذکر کوم تعین د مناظرین وبو کوم بیا به تاسو تلاوت کوي او دا ورته تلاوت نه بعد چې خبرې به بیا ته پیلو کې بیا به دیو کې ورکړه نو لانجت سره کوي په دې شزونه کې سړیا زه به صرف تعارف کوم بس بیا تاسو تلاوت کوي او تعارف کوي مناظرین بلګیا شي داري زمره متعصب سړی راوسته دی دا اول نه خبره ورانه اے تلاوت شو ریاض الله مولوی صاحب دلک په خبره پوي ریاض الله مولوی صاحب ګوره نه نو دی کې خبره څه ده اوس به زه اخوا بوزم بیا به هغه دی خوا راولي ناظرې کې مشر ناصر غازي صاحب راوله تا غله جواب ورکړو دلته کې نه د خپل بندو زه ورکړل ته مناظرې کې ته په اعتماد نشته د دې اوس خپل کې نه کوم نر بچي مخامخ کې نه خبره چوپ کې نه یا لکه ریاض الله مولوی صاحب ریاض الله مولوی صاحب کې خبره کې خپل کې جواب ورکوا در دې خلک نه دي ریاض الله مولوی صاحب ته مدعی دې مسله کې مدعی تعریفات به وایو بیٹ به کو ان شاء الله ته مدعی من وجه ز مدعی ما مدعی نو دا کول لک صبر وکړه ول اثبات الحكم بالدليل او تم کوي وس بسم الله وکړه مدعی تعریفات پر شروع کړه دا یو تعریف وجه دوا دویم نمبر المدعی من اذا ترك ترك نمبر 2 نمبر 3 نو په ما صادقي مدعی نو مدعی شو کنه په تا صادقيږي خو مدعی شو کنه خپل د اقرار کو چې په تا صادقيږي زبړه شروع دی تلاوت دی وکی په پرون بیا نمبر راغسته و یار چې معاینه شوی ویل دا ورکوله دا بیا اکثر کیږي خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. زبلګي خبرو کوم زه نه خو جو زبو کوم تلاوت پسې زموږ نمبر متصل خیر دی چې دسه نه چی فصل نه روسته خبر اکثر هېریږي کنه زموږ نمبر دا حافظ څه دی او دا پته به اوس لګي چې حافظ ته خبر سره ته خبرې کې صدر مناظر به خبرې کې ته ولې خبرې کې دا صدر دی ټول خبر دا صدر دی ته بس کې سم مناظر دار تعین خود شوی دی تعین د متعین نه کې تحصیل حاصل به زره مخکې متعین دی چې راولي کنه مخکې یا تحصیل حاصل لازم ګوره دا متعین ټول تاسو ټول خبرې کوي چې بیا موږ هم خبره شروع متعین نه مخکې او کنه صدر مفتی سے مناظر دی مونږه سره کسان به خبرې کوو بل کس خبر نه بل کس خبره شروع کړه بس بیا غو مناظر شي صدر تاسو یو کس خبرې کوي کنه ور یاره یو کس خبره کولای شي
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمونږ دا مناظره چې په کومه مسلې باندې منعقد ده او د دې انعقاد شوی دی د هغې انعقاد اجمالي او تفصیلي خبره به وروسته په خپله مناظرین کوي. چونکې زه د دې مناظرې نه مخکې څه اصول ویم او د هغې سره غواړم چې تاسو به د هغې سره اتفاق کوئ، ځکه چې مخکې شرایط لیکلی شوي دي نو هغه شرط چې وي هغه د وجود د مشروط راولي. اوس چونکې مناظره خو منعقد شوي ده نو غواړو چې په اصولو باندې انعقاد وشي. د هغې دپاره د څو خبرې مخکې وړاندې کوم د خپل د طرف نه، که تاسو اتفاق کو نو صحیح ده او کم نه کو خپل د طرف نه موږ دغه اصول لاکړئ. اوله خبره چې زه کومه چې په د دې مناظرې په انعقاد کې او د ده چې کله بحث او حوض فی البحث شروع شو نو ټول به د هغې اصول خیال ساتو. اوله خبره دا ده چې سیاسي خبره به نه کوو په دې مناظره کې. زموږ د هېڅ سیاسي پارټي سره تعلق نشته دی په دې مناظره په دې وخت کې، نو سیاسي خبره به هېڅوک نه کوي، د خپلې پارټۍ یا مونږ یا تاسو د دې خیال به ساتو. دویمه خبره دا ده چې د هېڅ چا د ذات متعلق خبره به نه کوو، چې د ذات سره متعلق خبره و هغه به نه کوو، بلکې د ذاتي خبرو نه به د یو بل نه ځان ساتو. بل دا دی چې د یو بل د علماو او د مشرانو توهین به نه کوو، هر یو به د بل عالم ښه په عزت سره او ښه په وقار سره به د هغې نوم اخیستلی کېږي. بل اصل صدر صاحب ته زویم زما خبره ته متوجه کېږي ضرور. یو دا ده چې کله مونږ دلیل پیش کړو نو د یو دلیل نه انتقال بل دلیل ته به تر څو پورې نه کوو چې دا دلیل اتفاقي طور مثبت د خپل مدعا نه وي ګرځېدلی. چې کله دا دلیل متفقه طور مثبت د خپل مدعا وګرځېدلو نو بیا به بل دلیل ته ځو، تر څو پورې چې ستاسو معارضه زموږ په دلیل باقي وه موږ به مخکې نه ځو، تر څو پورې چې زموږ معارضه ستاسو په دلیل باندې باقي و تاسو به مخکې نه ځئ. د دې اصل به خیال ساتو. بل اصل د دې مناظرې دپاره هغه دا پیش کومه چې کله په دلیل باندې اعتراض وشو نو هر جانب له به د هغې اعتراض جواب ورکولی، بیا به د هغې جواب ضرور کیږي چې جواب د هېڅ چا بغیر د جواب نه پاتې نشي. که د چا د کم مقابل جواب چې بغیر د جواب نه پاتې شو دغه جواب به مثبت د خپلې مدعا ګرځي او دلیل به مسلم وي او اعتراضات په نه واردېږي په هغې باندې. بل دا ده چې بحث وکړو په اصولو د مناظرې مطابق چې کوم د مناظرې اصول دي. چونکې د مناظرې ډېر اصول دي، تاسو خپل بیان کوي، موږ دا بیانوو چې کله هم موږ مناظره کوو او دلیل پیش کړو نو که زموږ دلیل کې معارضه وه په تاسو باندې تاسو به د معارضې خلاف معارضه راوړئ، دا یو اصل دی. بل دا ده چې کله موږ د خپل دعوی دپاره دلیل پیش کړو بیا برابره خبره ده که دا دلیل په طور د قیاس اقترانی وي یا په طور د قیاس استثنایی وي نو تاسو به د قیاس اقترانی مطابق زموږ جواب کوئ چې یا په منع د صغرا یا په منع د کبرا، او په قیاس استثنایی کې به تاسو په ملازمه یا په بطلان التالي او یا په حقانیت د مقدم باندې به اعتراض. په دې طریقه باندې به زموږ مخکې ځي. یا موږ نقص پیش کړو، نقص اجمالي یا نقص تفصیلي، تاسو به زموږ د نقصینو جواب کوئ. بل دا ده چې تقریب به تامي، تقریب تام به شاید تاسو پیژنئ. تقریب تام دې ته ویل کېږي چې دلیل په داسې طریقه سره چلول چې خپل اثبات د مدعا کوي. دا اصول ته د مخې ته ږدمه چې بحث کې اختلاف را نه شي که نه. تاله زه نمبر در کوم نه، تاسو وکئ هېڅ خبره نه ده، رپورټ شروع کړه. بل دا دی چې حاجي صاحب ته بیان کوې بیا درس نه کوم. ګوره شرایط دا مش لیکلی شوي، شرایطو باندې هم خبره کوو. بل دا ده چې په دعوې باندې د مقابل هر قسمه تنقیح به قبولوي. مولوي صاحب دا اصولي خبرې دي، دا خو تاسو غواړئ چې بیا وروسته بحث خراب کړي. دا اصول دي. اصول څه ته وایي؟ درس ګوره دا درس نه دی. ګوره مفتي صاحب ګوره مفتي صاحب داسې نه وایم. شیخ صاحب حاجي صاحب زه دا وایم که نه دا حاجي صاحب چې په دې اصولو بحث وکړي زموږ مناظره وشي، داسې وایم. د دې دپاره لګیا یم. هغه دله در کومه دی اوس ما نه پرېږدم لږ بیان کړم خپل زما ټرن واخله. بل دا دی چې دا هر ایک منټ زما اخرنی اصل دی. صدر صاحب زما اخرنی اصل زما دا دی چې زما سره به دا حقي چې کله زما د طرف نه مناظر د طرف نه اعتراض وشو د دیو په مناظر باندې او د دیو مناظر جواب ورنکړو نو زما به د حق چې زه به دا متوجه کوم صدر دغه رنګې ده وکړو او د جواب ورنکړو د حق دی چې کوم دی دا به زما د معترض زما مناظر ته به وایي چې به جواب وکړي. دا چونکې دا مې مفتي صاحب ته مناظر
یاره یا ټول خبرې کوي چې موږ شروع ګوره اے مولوي صاحب اے مولوي صاحب مناظره تصور دی که تصدیق دی ځه خبرې به کوو بیا که خبرې به ټول کوو اے مناظره تصور دی که تصدیق بیا خو بحث کوو که نه په دې بحث کوو بالکل را میدان ته په دې بحث کوو په دې تسلیم نو بیا خبرې مه کوو نو بیا تاسو خبرې کوئ که تاسو خبرې کوئ تاسو نه شئ حاجي صاحب یو خبره کوم بیا تاسو اوس دله ورکوم نمبر دله خو زه ورکوم دا اوس زما خبره ته غوږ نه نیسي دا وایي داسې نوې خبره نه ده نه ده نوې خبره تا ته ما ویل اتفاق کې اهلا وسهلا نه کې اتفاق مه کوه دې کې څه مسله ده ګوره مفتي صاحب وایي هغه خبرې کوو ګوره صدر صاحب دا مې درته اصول بیان کړل اصول جمع اصل اصول حاجي صاحب ته هم بیان کا کنه صدر صاحب ته ولې اختلاف کې په دې مسله حاجي صاحب ته هم بیان کا خپل اصول کا بیان تاسو خبره ما واورېده بس دل ورکومه دل خبره وکړه دا مې صرف د دې دفع د وهم کومه کما دفع د وهم کومه د دې لپاره چې تاسو به قانوني کې وهم واقع نشي مفتي صاحب اصول جمع د اصل ما يبتني عليه الغير ته وي نو زه چې مناظره په دې منعقد کوم تا د اصل نه بیانوم ابتنا په څه شي باندې دا اصل معنا نه معلومه دا اصول دي د دې سره اتفاق کوي ټیک دا اصول دي اتفاق وکړو دا والا د دې اصول سره دا والا نه تعالی درکو هغه له عزیز بغیر چې تاسو مصیبت جوړېدل چې مناظره میدان کتل نه دی ول ځل مخامخ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم راکه دی خو راکه دی خو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم و سامعینو دغه مسلې د قرائت خلف الامام متعلق چې کوم موضوع لیکل شوی و مخکې په هغه موضوع باندې به ان شاء الله العزیز بحث وي د دوی چې کوم تفصيلات لیکل دي نو الحمدلله زمون خو د مخکې نه چې کوم مناظرې را روانې دي او مقه انداز سره د کوم تفصيلات چې د بیان کا صرف دومره ده چې مونږ الحمدلله چې څومره مناظرې کړې دي هغه عوامي انداز کې کو د دې د پاره چې دا ټوله علاقہ هغه زمونږ په دې خبره باندې په عوامي انداز کې پوي شي اوس دغه حاجي صاحب دی یا د نور د علاقې والا دي هغه نه په قیاس اقترانی پويږي او نه په قیاس استثنایی باندې پويږي او فلان چې څومره د دلایل او دغه دعواګان چې د پیش کې اصول پیش کو په دغه سيزونو باندې عوام نه پويږي الحمدلله مونږ په پويږي تاسو په دغه سيزونو پويږي خو زمونږ او تاسو دا مسله شروع ده د پاره ده چې دلته کې چونګې د خلک په ششو پنځ کې دي او دوی چې کوم دی هغه په شبهاتو کې دي چې دوی ته پته ولګي چې تاسو تر اوسه دي ته وي چې سو قرائت اونکي په امام پسې نه د هغه مونږ نه کیږي د مقتدی مونږ نه کیږي نو د هغه مطابق الحمدلله زمون حضرت مفتی صاحب څومره مناظرې چې دي هغه عوامي انداز کې دي او دغه عوامي انداز مطلب او دغه مقصود دا دی چې چونکې دغه عوام هغه په شبهاتو کې دي چې شبهات دغه شبهاتو نه دي ختم شي او لری شي دنه او عوام چې کوم دی دغه عوامي انداز باندې پوي شي نو دغه د پاره الحمدلله مونږ راغلی یو شیخ ریاض الله صاحب الله تعالی جزای خیر در کی چې راغلی دلته کې ناشته زګ ډیره موده دی شو یقینا چې زمونږ میات شوی وي یقینا درته وایم نو ځکه خو لمونږ رالو کنه په وخت باندې الله رسیدلیو په دغه حساب سره زمون دا موضوع د ترک القرات خلف الامام ده ان شاء الله العزیز نن 1 جولای ده او بروز بود صبح 8 بجې الحمدلله دیم را رسیدلی دی په وخت باندې مونږ هم را رسیدلیو تاسو ټول ته زمونږ د مناظر هغه استاد المناظرین استاذي و مرشدي حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب د مناظرانه هغه انداز او د دې مناظرې چې کوم تاسو ټولو کتري تر دې پورې چې دوی هم اقرار کوي چې بالکل مخکې نه کوم دغه متعین دی نو دی هم پیژنه الحمدلله زموږ علماء هم ټول پیژني او ورسره چې کوم د مونږ سره هغه مفتی فیض الحسین صاحب دامت برکاتهم العالیه مفتی اکبر علي صاحب او دغه شانتي عبدالرحمن عابد صاحب دا ټول زمونږ مفتی حجت الله صاحب هم راغله دي دا ټول الحمدلله ناس دي دا ټول مناظرین الحمدلله دغه ټول مرګري سامعین هم پیژني تاسو هم پیژني بس پدې کې ما د صدارت غزیمه ما تسپارلې شوې ده ان شاء الله کوشش وکړو د دې چې کوم اصول بیان کړ دغه اصول مطابق ان شاء الله خبره کیږي باقي ز دنه تاسو کوم چې ټرن به 100 منټي دلته لس منټ ټیم د پر استاسو کمل غره نه استه ده ټیم د بارا
ته راپاسېږي زمونږ ټایم باندې کوي کاغذ راواخله ټایم باندې کوي چې د 10 منټو کېږي اواز پکې ټایم ختم ده ټیک شو عبدالرحمن وایي دله ځای ورکړه نظر اواز چا مونږ څنګه راغی ښکار ځای باقي کوشش پکار دی چې مناظره نه ټایم ته څوک دی تاسو ټایم یو ملګری راواړوي زما درخواست دا دی چې ان شاء الله زر تر زر مناظره شروع شي او د عوام چې کوم په شبهاتو کې دي چې هغه کس راپاسې یو کس ټایم ته راپاسې وي تاسو زمونږ کس راپاسه ول دا ټایم وروسته پین کاغذ ځان سره واله قسم ټایم ګوره 10 منټ پوره کېږي مړه مونږ ویله به نظم برابر کې درس کاغذ ورته کاغذ ټایم در یو پین ورته یو سکند ټایم وشو دا وسم لګي ظالما وسم لګي دا ستا نظم نه چې لګي اوس چې زر تر زر مناظره شروع شي ان شاء الله چې په دې نورو فضول خبرو کې مونږ لګیا نه شو چې عوام په دوکه کې شبهاتو کې چې کم د پاتې نشي ما بس تاسو غلي کېږئ اول صدر صاحب عوامو په نظم برابر ټول نظم د دونه تعجیل کې مفتي صاحب دا خو ثابت ورځ ده ان شاء الله دا غپ لګو به کې مونږ به د عوامو په انداز کې خبره کوو خو د علماو په انداز کې به هم کوو چې بهر څوک چې مخ د علما نه څوک نه داسې خو څوک نه و چې تا به یو شان استنباط کې زه بشن استنباط کوم نو کم سے کم د عوامو استنباط په دلیل په طریقه باندې کې 1 منټ استنباط خو به ته نه کې ته استنباط کولی شي هم نه نو اوس 1 منټ عوام به یې پوه کړو ته بېغمه شه ته د عوام بلس کار کې عوام نه دي پوه کړو اوس به څه پوه کې زمونږ د طرف نه مناظر دی شیخ القرآن والحدیث شیخ ریاض الله حفظه الله صدر زیمه زمونږ سره په معاونینو کې شامل دی ابو یحیی صاحب ابو یحیی زما نوم دی ابو عافیه محمد طیب زمونږ سره شامل دی په معاونینو کې یو هغه ابو یحیی دی بل زمونږ سره دی ابو لیلا زاهد الله بل دی دا په دې کونې ته ولې نه پېژنې کونې په صحابو کې مشهوره نه ابو بل زمونږ سره دی احسان او دریم بل زمونږ سره دی پای کې ابو هارون بل زمونږ سره دی په دې کې اخرنی مطیع الله او کو شرمېږو نه دا زمونږ کونې د صحابو ایښې تاسو څه خبرې استې د دې نه په دې شرایطو کې به صدر صاحب د دې نه شروع کوو کم چې حجت الله صاحب مونږ لیکلي اولنی عنوان اختلافي پاتې شوی چې دا آیا ترک القراءة خلف الامام دی او کنه په دې کې ټکی د فرضیت د فاتحې دی دا عنوان اختلافي پاتې شوی دې نه به چې کوم دی هغه وضاحت کوو په دې کې به زمونږ تعین د محل النزاع وشي چې زمونږ جګړه په څه کې ده نو تعین د محل النزاع دپاره به مونږ د دې نه اولنی بحث شروع کوو نو د دې دپاره به اولنی زمونږ شروع کړي زمونږ شیخ الحدیث دا وشو شاته بره تیم ته ګوره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر زمونغا د اهل الحديث مدعا او دعوا واوري متوجه شي هغه فاتحه چې هغه فرد د قضیه طبيعیه دا موجود ده په عمومي تحقیقي باندې په مرتبه ثالثي د امکان عام کې فی نفسه بنفسه وبنفسه مفتي سے متوجه یاد راته شي ها دا زموږ دعوه ده او په دې کې
حجت الله صاحب او دارنګه شیخ محمد طیب هغوی استاد د طرف نه دا لیکلې وه چې زمونږ دعوه چې کوم ده هغه دا ده چې نفس قراتو متوجه شئ مولوي صاحب نفس قراتو دا د مقتدي لپاره مکروه تحریمي دی نفس قرات دا داسې دعوه تاسو کله چې د دې اوهانیت د بیت العنکبوت نه اظهر دی بیت العنکبوت دومره اوهن نه دی څومره چې ستا دا دعوه اوهن ده عبدالحی لکنوي رحم الله په امام الکلام کې ذکر کړي دي 50 نمبر صفحه را هغې کې ویلي دي وهي وقريب من هذا القول قول الحرمة ووجوب ترك القراءة فإنه مجرد دعوة لا بد له من دليل وتعليل ولا يختاره بل ولا يذكره إلا مثل الكيداني الذي عد الإشارة بالتشهد من المحرمات ودا دعوة دي دعوة نفس دعوة دليل الذي لپاره نشته دا دي مثال لري لکه کیدانی ولې چې کومه دعوه یې ښودې وه چې لکه په مانځه کې په ګوته باندې اشاره نشته دی او بیا ملا القاري رحم الله د هغه په رد کې چې کوم د کتاب ولیکو چې په ګوته باندې اشاره چې کوم دشته دی نو دا دعوه چې کوم بلا دلیل او بل دا دی ته دا دعوه ولې ورکېښوده ستاسو امام صاحب بلکې زمونږ امام د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی راوړه هغه د خپل قول نه چې کوم دی رجوع کړی ده هغه دې ته ویلې چې قرت به په امام پسې کې دغه امام الکلام دی امام الکلام په دې کې 215 صفحه ده او دارنګې 216 صفحه ده امام الکلام شیخ عبدالحی لکنوي رحم الله په دې باندې لاندې یوه حاشیه ذکر کړې ده بیا د شعراني رحم الله قول ذکر کړی دی هغې کې دا ویلي دي چې امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړې ده امام صاحب د خپل قول نه چې کوم دی واپسي کړې ده امام ابو حنیفه رحم الله امام محمد رحم الله ویلي دي چې ته په امام پسې قرأت کې امام پسې فاتحه وایي موږ دا قرأت په ځای د فاتحې کې وایو تا چې دا کومه دعوه کړې ده په دې دعوه باندې الحمدلله زما ستا سره ډېر معارضین دي زه به دې خبرې ته راولمه چې تو به دا قول کوې چې په امام پسې فاتحه ویل حرام دي دا قول به کوې دا تاسو نه شو ویلی ځکه دعوه چې مخکې لیکلی کېده ما ته هم ټلیفون وشو تا ته به هم شوی خو مې زه صحیح شو که دا دعوه دوی نږدې د فاتحې لفظ نه لیکي نو انشاءالله په میدان د مناظرې کې به یوه سترګه خاندي بله به جاړي خو لیکن دا دعوه به کوي چې فاتحه په امام پسې حرام ده او دوی هلته لیکلی نه شو زه د خپل ټول ټیم به انشاءالله مفتي صاحب له ورکومه خو لیکن یو سوال کوم ستا په دعوه باندې زما یوه معارضه ده هغه معارضه دا ده قرت کلي وایي که کلی منطقي وایي که کلی طبیعي وایي بیا یې واوره قرت کلی وایي که کلی منطقي وایي که کلی طبیعي وایي دا اجمالي الفاظ دي که کلی منطقي وایي انشاءالله په هغې کې 3 غنټې باس دی که کلی دغه وایي طبیعي وایي په هغې کې هم 3 غنټې باس دی که کلی وایي په هغې کې 6 غنټې باس دی تعین به کې خبرې او تعالی مې دا خپل ټول ټیم درکړو لیکن دې جواب راکړه بس وایه بس صحیح اوله تنقید ریاض الله مولوي صاحب دا ټایم شروع کېدو نه مخکې یو خبره کومه بله ورځ زموږ هم پېښور کې تاسو ملګرو سره مناظره شوې وه ډېر ښایسته ماحول کې شوې وه خیر ده صحیح ده ټیک چې تاسو لږ چوپ شئ تاسو به خبرې نه کوئ ښه ټیک ده نو زموږ ډېر په ښایسته ماحول کې مناظره شوې وه که نه ته خو لږ چوپ شه که نه یار صحیح ده زه تاسو هم د دې ملګرو نه هم د حق اخلاقو تمه لرم چې انشاءالله امید لرم چې تاسو هم هغسې اخلاقو سره په خپل ټایم کې به مونږ خبرې کوو ټرن کې خپل ټرن کې تاسو کوئ 10 منټه ټرن زمونږ پوره شو تاسو خپل ټرن کې خبرې شروع کړئ چاهي چې هر څه وایي زمونږ بس اعتراض نه وي انشاءالله ستاسو په ټرن کې مونږ ته څه خبره راغله مونږ به په خپل ټرن کې شروع کوو منځ کې به مداخلت نه کوو انشاءالله ټیک ده دغومره خبره خو صحیح ده که نه نو خپل ټرن کې بیا هغه ووایه ځه اصول دی جب کې کېږده ورته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی محترمو یقینا څنګه چې دواړه طرف نه صدرانو تفصیل ذکر کو انشاء چې زمونږ نن موضوع صدا مولانا ریاض الله صاحب ویل چې د موضوع تعین وکړو دویم نمبر بیا ریاض الله مولوي صاحب د ټولو نه اول خبره وکړه ویل ستاسو دا دعوه د عنکبوت د جال نم کمزوري ده
ان شاء الله العزیز نن به دلایل دا فیصله وکړي عوام به په خپل د سکرین په باندې وګوري چې دلایل ستا کمزوري د عنکبوت د جال نه دا وکړه زمونږ ان شاء الله دا فیصله په عوامو پرېږدو په شرط د دې چې چغې ونه وهئ شورونه کې مناظره تر اخره پورې چلېدو ته پرېږدوئ نمبر 1 دویم نمبر زما د مولوي صاحب نه دا خیال و چې مولوي صاحب به د ټولو نه اول قرآن ته لاس کړي قرآن یې پرېښودو د مولانا عبدالله لکنوي رحم الله کتاب ته لاس کو پته نه لګي دا قرآن دی که بخاري شریف ته د پریز باندې نمبر 2 دویم نمبر دی وي تاسو دعوه کېښوده و امام صاحب د دې نه رجوع کړې ده انشاء اول خو یې ماته ویل چې ته مدعي نه یې بیا وروسته په خپله تسلیم کړله چې ته مدعي تا دعوه کېښوده ستا رده ویل الان کې ما تر اوسه پورې ذکر کړي مغه نه ده دریم نمبر دی ماته وایي د فاتحې لفظ به لیکي که نه لیکي نن به دا وشي دا به وشي انشاءالله العزیز دا ګز او دا میدان نن به یې پته ولګي خو زه مولوي صاحب ته اول دومره خبره ور یادوم چې دا ستا یو مشر کتاب لیکلی توضیح الکلام فی وجوب القراءة خلف الامام موضوع تلک خاموش مولوي صاحب زما ټرن کې خبرې مه کوه دویم نمبر دا مولوي صاحب ستا یو بل مشر کتاب لیکلی دی ستا یو بل مشر کتاب لیکلی دی تحقیق الکلام فی وجوب القراءة خلف الامام موضوع اغم قرات خلف الامام خدا نمبر 3 دا هغه زمانې نه د هغه زمان امام بیهقي رحم الله کتاب لیکي اغم د قرات خلف الامام په نوم یږدي ان شاء الله د امام بخاري رحم الله باب هم زه بیا وروسته کولاو کما چې امام بخاري رحم الله هم کله باب لګی هغه د قرات خلف الامام موضوع لګی د فاتحه خلف الامام موضوع نه لګی یو خبره دویم نمبر مولوي صاحب زما ما اول ویله مولوي صاحب زما خبرې نوٹ کا په خپل ټرن کې چې څه قسمه خبرې کوې هغه وکړه خو په مینځ کې چې ته خبرې کوې دا به انشاءالله العزیز په دې سکرین باندې هر سړی ګوري چې ته مناظرې طاقت نه لري بیا باقي دا خبره شوه دعوه راکړه ماته زه د ټولو نه اول خپله دعوه ذکر کوم تر اوسه ماله دعوه هم نه ده ذکر کړې بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د احناف علماء اهل سنت والجماعت په ابتدا د اسلام کې تاسو به نه وایي تاسو چوپ شئ ما وغه لګیا یو په ابتدا ټیم به نه حسابې بسم الله الرحمن الرحیم دعوه د احناف علماء اهل سنت والجماعت په ابتدا د اسلام کې د مقتدی دپاره په امام پسې قرات کول مشروع وو بیا وروستو الله او رسول صلی الله علیه وسلم مقتدی لره په امام پسې د قرات کولو نه منع وفرمایله لہذا منځ که سري وي او که جهري وي زه خپلې دعوې پوره تفصیل کوم منځ که سري وي او که جهري وي د مقتدي دپاره قرات کول مکروه دي که هغه سورة الفاتحه وي که د سورة الفاتحه نه علاوه بل صورت وي دا زما تفصیل شو چې یو امیت هم کله مونږ مسله ورخایو مونږ ورته په امام پسې چې ودرېږي که د سهار مونځ ماسپښیني مازدیګري ماښام هر یو وي امام پسې به فاتحه هم نه وي خاموش به ودرېږي باقي صورت به هم نه وي خاموش به ودرېږي دا زما پوره دعوه د قرات خلف الامام دعوه مې عامه ده دلایل به په هغې پیش کوم انشاءالله العزیز دویم نمبر مولوي صاحب تر اوسه پورې خپله دعوه ذکر نه کړله زه به د مولوي صاحب نه دعوه غواړم په هغې به تنقیحات هم کومه ته لږ چوپ شه که نه خپل ټایم کې ووایه مولوي صاحب هر چې د مولوي صاحب عمل دی د مولوي صاحب د مشرانو عمل دی ټایم د شترې خپل ټایم کې خبرې وکړه دی چې کله دی چوپ که په خپل ټایم کې خبره کوي ټایم مه حسابوه چې ستا نمبر راغی د لسو منټو نو دا کمې به را مخې ته کړي داسې کمې وکړو او ټول عوام دې ګوري که نه دا ورته ونیسه دا خولې ته ونیسه د حاجي صاحب خولې ته ونیسه د حاجي صاحب خولې ته دا ونیسه چې هغې ته ونیسم دا شي ښه دا دی ته ما ته لږ پرېږده زه په دې پوهېږم حاجي صاحب لس منټه دا ګوره په دلایلو باندې اول چې زموږ دعوه مناقشه ما دعوه خپله پیش کړه بیا مې دغه پیش کړه بیا د په دعوه باندې ما درې شقه اعتراضونه پیش کړل د هغې مله جواب راکړي دا وایي چې مناقشه او خبره صفا شي ګوره دوی به دا چغه واله چې ګوره فاتحه په امام پسې آرام ده اوس وایي قرات دی خبره کومه د فاتحې نوم دا نشي اخیستی اول به دا دعوه مناقشه کړي د دې جوابات به راکړي د هغې نه بعد چې مناقشه شوه او موږ سره په یوه خبره باندې اتفاق وکړو د هغې نه بعد به انشاءالله د دې جواب راکړي ټیک دي که نه نو د دې جواب در کوم بس دغه جواب بسم الله الرحمن الرحیم زه بیا د مولوي صاحب نه درخواست کوم اجي صاحب بس کېنه زه بیا د مولوي صاحب نه درخواست کوم چې تا به دلایل راوړي وي انشاءالله العزیز زما امید دی له تا نه مناظره مه ګډوډوه دا خلک ګوري په خپل ټرن کې راغی جواب وکړه تاسو خاموش شئ مولوي صاحب ته بس وشو اجي صاحب بس وشو خبره کوي که دې مولوي صاحب خبره وکړه ټیک شو ما پاس
دلایل باندې لس قسمه دي موږ په دلایل کې دې څنګه کوم اول موږ دعوه ستاسو لپاره دعوه چې کوم دی مجلس د مناظرې د خبرې کې دعوه څنګه سبا کیږي دا به یو اعتراض کوي بس تاسو خبرې مه کوئ ته ریکارډینګ کوو دی وای بسم الله الرحمن الرحیم ما خپل دعوه ذکر لاله پغې کې مې حکم مولګو لہذا منځ ک سری وی او ک جهری وی منځ ک امام قرات په زور کوي او ک پټه کوي د مقتدی د پاره قرات کول مکروه دي قرات کې سورۃ الفاتحه مقتدی د پاره ویل هم مکروه دي باقی سورۃ ورل ویل هم مکروه دي نمبر 1 دویم نمبر ریاض الله مناسب چې کوم عمل دی غیر مقلدینو وابیانو او کم چې دیو خپل عوامو ته ورخی دیو وای کمون سری وی او ک جهری وی سورۃ الفاتحه د مقتدی د پاره په امام پسې ویل دا حرام دی نمبر 1 دویم نمبر د عمل جز دا دی چې باقی صورت چې کم د سورۃ الفاتحه نه علاوه دی دا د مقتدی د پاره په امام پسې په سری منځونو کې ویل چې دی مستحب دی او په جهری منځونو کې د باقی صورت ویل هغه حرام دی د مولوی صاحب د عمل د درې اجزا دي مولوی صاحب په داوه کې خپل عمل ولی کا کنه زه یو ځل بیا وضاحت کوم چې د عوام پر سکرین په شابه باندې پوښ نمبر 1 په سری او جهری منځونو کې د مقتدی د پاره په امام پسې د سورۃ الفاتحه لوستل د دیو په نسبت باندې فرض واجب دی نمبر 2 د عمل دویم جزء ده د مقتدی د پاره په امام پسې په سری منځونو کې د باقی صورت ویل مستحب دی نمبر 3 په جهری رکعاتونو کې جهری منځونو کې د مقتدی د پاره په امام پسې باقی صورت ویل حرام دی دا مولوی صاحب درې د عمل درې اجزا دي او در دیو شیخ امین الله صاحب دیو مشر دی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 250 جواب د مقتدی د پاره امام پسې په جهری منځونو کې د فاتحه نه سوا بل صورت ویل نه دی جایز بلکې مقتدی په جهری منځ کې امام پسې صرف صورت فاتحه بوای او کله چې امام په قلاره قرات کوي یا په جهر سره قرات کوي لیکن مقتدی د امام نه لری وي او امام आवाज نه اوري نو په دې دواړو صورتونو کې د مقتدی د پاره د سورۃ الفاتحه نه علاوه بل صورت ویل افضل او مستحب دی کم چې ما درې اجزا بیان کړم اقره د مشرانو لیکلي تقریبا لس کتابونه دی په دې وخت کې پیش کول سم او ردی عمل هم دی دویم نمبر ما مولوی صاحب تر اوسه پورې زور ته وایم چې ستا د عمل دا درې اجزا دي زه به په دې باندې قرآن یو آیات غواړم که قرآن آیات نه وي په دې باندې یو صحیح حدیث پیش که که نه وي په ضعیف پیش کا ضعیف در سره نه وي مولوی صاحب بیا ووایې نشته در سره عوامو ته مې تر اوسه پورې دوکه ورکړې وه توبه وباسم په دې کې آینده به دوکه نه ورکوم بله خبره دریم نمبر ما خپله دعوه ذکر لله په خپله دعوه کې ما دا خبره وکړه چې څنګه زموږ د احنافو دعوه عامه ده مقتدی دپاره په امام پسې مونځ که سرن وي او که جهرن وي سورۃ الفاتحه ویل ام مکروه دي باقي صورت ویل ام مکروه دي په سری جهري دواړو کې ان شاء الله العزیز زموږ د احناف اصول داري مونږ په دلیل کې اول نمبر قرآن پیش کوو دا ما سره قرآن مجید د قرآن راک نمبر 1 قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فارن نمبر 9 کې فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن لوسته شي فاستمعوا له وکیک د وی هغه ته متوجه شي وانصتوا او خاموش شي لعلكم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي دا قرآن مجید آیات ته واذا قرئ القرآن ان شاء الله العزیز زب په دغه باندې زم پیش کوم با د ټولو نه اول زه تفسیر د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پیش کوم دا زما سره نسائی شریف دی دا چې غیر تاسو خاموش شئ تاسو باندې کوي دا د ټولو نه اول نسائی شریف جلد نمبر 1 دا د دیو مشر البانی صاحب نسائی دو ځای کړی دی یو صحیح البانی یو ضعیف یو صحیح نسائی یو ضعیف نسائی دا صحیح نسائی چې کوم احادیث په دې کې نقل کړي زه اول نمبر د ټولو نه په شان نزول کې ذکر کوم بابو تعویل قولی از الته تکینا وکړه الته تکینا کړه په خپل ټرن کې مناقشه کې زالته کنه زالته خبره ما جوړانه وکړه خبره نو دا سره راځي څنګه یل تکیدا ټرن کې مناقشه کې دا وکړه بل ټرن کې لګیا او سبا خپل ټرن دلته مرزه جنگلیل ته خارجیل ته الته کې نه ولا ټرن کې مناقشه کړه نن نتلې نشي په دلایل خبره وایي دا موبایل را دا موبایل دې کې بربند دا موبایل دلایل وایي لسمن د موبایل ما هم شروع ماشاءالله
ډېر خپل اخلاق محترم وکړل دا تاسو دا اخلاق نمونه دي چې راځي دلته کې دا اخلاق نمونه ده اخلاق سمبل ته نه نه درل دې کمره کې بندوم وته امر نه شي څنګه سره نه شي ان شاء الله یاد وساته تاسو سره بندوم مو نو مره زمون بسې دلته کې دا زمون دي زمون دي دا زمون مکه ودا شلې دا بریک دا شلې درې تاسو وښته ورمو کیسه ودا او دا والا زه تاسو دې امتحان صاحب دې ګور کې کېلا دا ناس ته ذکر اوسه ته اوسه خیر دې اوسه کس زیات شوی خیر دې دې یو زیات شو نو باندې وخت کې سره شمارو کنه 1 2 3 4 5 6 دا څه د نظر بچي همدغه جزونه چې خلک بوري تل ته کېنه خپل ځای کنه تاسو چنجری چچری کې څنګه چچی خو دې نه خپل ته کېنه کنه کېنه ته مړه فیض الحسین ونیسم که کم یو کس مخې ته راواوښتې رو دلته مخې ته راغی زموږ بیا بخنه یلته کېده په خپل ځای باندې که دلته رالې والله خارجي نه دې پرېږدم بیا بس کېنئ تاسو کېنه فیض الحسین خپل درم کې داوم صفا کړه ته ولې راځي موږ طرف نه داوا صفا راځي ولې داوا به صفا دي ګر خبره په خپل نمبر کې دې وایي کړه یار دلایل نشته ور سره یار دلایل نشته ور سره دا لس منټو شو مون خبرې نه دی کړې ای یریدون الا فرارا بس قسم دې ای یریدون الا فرارا ای یریدون الا فرارا ثابت دی که هي هونه کنه هي هونه کنه او ثابت بشي وس کنه دا څه ګیس خو نه دی کنه تاسو ګیس خو نه دی کې نه کنه زکه مخ د ښکارا کوي کنه جنوټای مخ ښکارا کې مړه ځان نه لګ جوړ دا هیبت الله سے پس تاسو هم دسی کنه مسلمه ته وزه خیر دی وزه خیر دی دیو د لس چې مونږ نه هسې خیر دی وزه خیر دی خیر خیر دی کیوران اکلو دسی وهو کنه فیض الحسین وسه کیوران اکلو چوندگان به ما تو درسه علاقې وره باندې بیا بد اثر وشي کنه چې لګه ودی شي بچنه چورانه چې نه پرېږدي بینه لګي او چلیږي ځکه دا ټیم هر څه دی تاسو خپل ترتیب بهترین چې تمهیدات ورکول شي بل د تیاری شوی د جدال لګي مو چلیږي خلکو ته دا واضح شي د سترګو دلیل شته او چلو پینځه شپږ وته نه اوس د ستاسو باندې نور 1 2 3 ته بار وزه کنه خیر داسې پتا خبره ورانه تختی ځه بس ته غلاړو بس نو کسان تاسو دي اوس دلایل اوري نه کتابي مون کتاب شروع کوو دغه ټیم کې مون خبره ته باندې کې زه به ته وایم چې ته جواب پیش کو تر دې جواب پیش کړه خپل تران کې پیش ورته کویګم نه واو ماشاءالله جوابات تکړه سره پاسره یو کتابونو تا د ثابت کړه ته کتابونه درواغه ماشاءالله دا ټول خبره کوم راځي چې بل پسو کتابونو ثابت کړه پرې خیر دې ته لکه وراوړې مړی و چې چنګم غنښته چا سره سورچه کاوانه سليماني
زه شرایط شروع کوم تاسو کېنئ زه دا شروع کوم کېنئ تاسو کېنئ دا شروع کوم کېنئ کېنئ بس کېنئ تاسو شرایط زه شروع کوم زما ټایم شروع دی بسم الله الرحمن الرحیم دلته عنوان دی د ټولو نه اول دوه عنوان دی ولیکل دي ترک القراءة خلف الامام نمبر 2 فریضة الفاتحة خلف الامام ٹھیک شو بیا تاریخ مناظرہ دا بے کل وقت مناظرہ اب ذمہ مناظرین ہوگا دریم نمبر جائی مناظرہ غدار متعین شوه دے بے شرائط مناظرین متعلقہ مسئلہ میں محلی نزاع کی تعین خود کریں گے اقا تعین د محل کی زلگیا شما چې زمونږ د طرف نه عنوان دادے میں تفصیل وکړه دیو طرف نه ما کتابونو تلاش کو دیو شور شروع کو دویم نمبر یعنی محلی نزاع قرات خلف الامام ہے یا فاتح خلف الامام باقی کی زلگیا شم خبر میں شروع بل سی تنه تله دویم نمبر مناظره میں جانبین سے کل 6 افراد بما کیمرامین ہوگی دیو نو کړي دي زمونږ په اعتراض نشته بیاس دریم نمبر جائی مناظرہ کو ہر قسم اسلحہ لانا ممنوع ہے مونږ ورته ویل که تلاشي اخلئ وای اخلئ مونږ سره نشته دی نم دې راوړي دی ولې دو تومانچې مو ورکوي ورسره دي څه خبره نشته دی دریم نمبر څلورم دلیل اپنی دعویٰ اور عمل کے مطابق پیش کیا جائے گا ما خپل دعوه پیشلا پاغي می دلایل شروع کړل شیخ ریاض الله صاحب نه زما دا توقع نو چې شور بشورو کې پابسیږي آیندم ته بیا هم توقع نه ساتم خلک بدر بسې خان دي چې په سکرین دا شی ګوري وای بچ علما دي دا کار کوي مړه شپږم نمبر مناظر اپنی جماعت کا نمائندہ شخصیت ہوگا زما فتح شکست زما پورا جماعت فتح شکست تھا دے شکست فتح در پورا جماعت فتح شکست تھا وم نمبر نوزانب کی تر زما مناظر نوم لیکل مناظر د نوم لیکل دا وشو بیر دې سره لیکلی دي نمبر 9 جب کتاب کا مطالبہ کیا جائے تو ایک دوسرے کو کتاب دیں گے ٹھیک شو یو بل تبا کتاب ورکو واقعی کم سے خبر نشتر نمبر 10 مناظرہ میں کوئی سالس مقرر نہیں ہوا ہے ہر شخص ویڈیو مناظرہ دیکھ کر خود فیصلہ کریں گے دامو شو یو لسم ہر فریق اپنے اصول کا پابند ہوگا وہ اصول جو ان کے مستند کتابوں میں ہو زمون پنس سلور اصول دی دیو پنس دو اصول لی کتاب قرآن او حدیث صرف پکمو چاوامو له دوکه ورکي نه د ټولو نه اول عبدالله لکنوی کتاب تلاش کو وې منل چې قرآن را سره نشته په دې مسله بیا دغه دواړو طرف نه دسخطونه هم شوي دي ما خپل دعوه پیش لله دغې مې وضاحت وکړو د مولوي صاحب د دعوې 3 اجزا ما ذکر لله د درې کتابونو مې ورته حواله ورکړله باقي ما قرآن پیش کو په خپل دعوه باندې وضاحت مې وکړو د هغې لپاره د شان نزول لپاره ما مرفوع حدیث دا راواغستو مولوي صاحب شروع کو مخیزه پرې راښودم دا صحیح نسائی دے دا البانی صاحب چې کوم هغه صحیح روایت دغه په نږدې را جمع کړي دي د دې صفحه نمبر 152 د مولوي صاحب البانی صاحب ذکر کوي تعویل قوله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هم دغه آیات نقل کوي باب دی او په سر کې ورته لګي حسن صحیح واذا حدیث حسن صحیح ده اخبرنا الجارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا کله چې امام الله اکبر وای تاسو الله اکبر وای واذا قرأ فانصتوا او کله چې امام قرات شروع کی تاسو خاموش شئ چوپ شئ باقی دا خبره قرات د کم زینه شروع کیږي نسائی ما تراکا الته حدیث د انس رضی الله تعالی عنہ موجود دی نبی علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یبتدئون القراءة بالحمد لله رب العالمین قرات به الحمد لله رب العالمین سره شروع کو باقی که مولوی صاحب سورۃ الفاتحه ته قرات نه وای قران نه منی په دې سره کفر ته رسیږي دا د قران مجید آیات د غیر پر شان نزول کې ما مرفوع حدیث پیش کو دویم نمبر زب شان نزول کی صحابی قول پیش کو ما دا زمان سره تفسیر ابن ابی حاتم الرازی صفحہ نمبر 259 ذکر ابن مسعود حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابن فزير وابو خالد عن داود بن ابي هند عن ابي نزرة عن اسير بن جابر المحاربي عن عبد الله قال لعلكم تقرؤون عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمع کول خلق نبی تبوسو کو شکر راغله چې خلق قرات کوي امام بزي ول تاسو قرات کوي قلنا نعم ورته ویل او قال الا تفقهون تاسو نه پويږئ مالکم لا تعقلون سشویر تاسو لر چې عقل نه لري پويږئ نه واذا قرئ القران
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کېږي نو تاسو خاموش ودرېږئ، امام پسې قرات مه کوئ. دا په دقه کتاب صفحه نمبر 259 باندې دویم روایت دی. حدثنا یونس بن عبد الاعلى قال انبأنا ابن وهب قال حدثنا ابو صخر عن محمد بن كعب القرزي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ في الصلاه، کله چې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې قرات کو اجابه من وراءه، نو جواب ورکو هغه چا چې باغوي پسې بشاته ولاړو، یعنی مقتدر سبب ویل ان قال بسم الله الرحمن الرحیم، که نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم ویل قالوا مثل ما يقولون، خلق هم پسې اقص بسم الله الرحمن الرحیم ویل حتى تنقضي الفاتحه، تر دې چې سورۃ الفاتحه به ختم شوه. هغه به الحمدلله رب العالمین ویل، شاته پسې مقتدر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، هغه پسې الرحمن الرحیم، تر دې چې سورۃ الفاتحه به ختم شوه. او سورۃ فلبئس ما شاء الله ان يلبس، دا حکم تر څو چې الله ته منظور و ام دغه سباقي. ثم نزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فقرأ، بیا به نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحه او باقی سورۃ لوستو، وانصتوا او مقتدیانو به سورۃ الفاتحه هم نه لوستا، باقی سورۃ به هم نه لوستو، خاموش به ولاړو. دا مولوی صاحب دا زما سره سلورم نمبر سلورم نمبر ټیم مې حساب او چې خبرې کوي. دا طبری جلد 5 صفحه 614 ابن مسعود رضی الله عنه کو فسمعنا سيقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفقهوا اما ان لكم ان تعقلوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله. دا مولوی صاحب تفسیر طبری دی. همدغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي دا رمونس په باره کې نازل شوی دی. دا مولوی صاحب زما سره تفسیر ابن کثیر دی. د دې مولوی صاحب جلد نمبر 2 دی، صفحه نمبر 372 دا. همدغه رنګ نقل له د انس زهری قال نزلت هذه الايه في فتى من الانصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيء قرأوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله قرات کو سسیز به لوسو دیو بم پسې لوستو، مخکې روایت کې تفصیل وشو سورۃ الفاتحه به لوسته دیو بم پسې لوسته، باقي سورۃ به لوسو دیو بم پسې لوسته. فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دا آیات نازل شو چې تاسو په امام پسې ولاړې به خاموش ودرېږئ، پاګې پسې قرات مکوئ. همدغه سي امام احمد بن حنبل رحم الله یو بن دبل راکمه ته دین مغنی راکه مغنی دا د دیو شیخ امین الله صاحب دی، د دې الدین الخالص جلد نمبر 4 دی، صفحه نمبر 137 دی. او قد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءه في الصلاه، د سلفونه دا نقل دی چې دا د منص په باره کې نازل شوی دی د قرآن مجید د آیات کې زمونږ نه مني یا نور نه مني قرآن حدیث د بری دا خو دی وبدي. دغه رنګ المغنی لابن قدامه صفحه 117 هم دغه رنګ قال امام احمد بن حنبل رحم الله فرمي اجمع الناس، اجماع کړي د خلقو على ان هذه الايه، چې بشک دا آیت فی الصلاه د منص په باره کې نازل شوی دی، اجماع سره ثابت تر چې دا آیت د منص په باره کې نازل شوی دی. دغه رنګ مجموع الفتاوا د ابن تیمیہ رحم الله صفحه نمبر 22 صفحه نمبر جلد نمبر 22 صفحه نمبر 122 امدیم فرمای د امام احمد بن حنبل رحم الله دغه قول نقل کوي اجماع په دې باندې چې د مقتدی په باره کې نازل شوی دی. همدغه رنګ تفسیر ابو سعود د دې صفحه نمبر 310 دی، د لیکي و جمهور الصحابه رضی الله تعالی عنهم على انه في استماع المؤتم، جمهور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د دې آیات مطلب دا غستره چې دا مقتدی په باره کې نازل شوی دی، هغه ته وي خاموش په امام پسې ما فاتحه ولا ما باقی سورۃ ولا. هم دغه رنګ مجموع دغه رنګ د دیو خپل مولا دی، انتخاب مشکات جلد 1 صفحه نمبر 362 د دیو د غیر مقلدین عبد الله فانی صاحب دی، شیخ امین الله تقریز دی ور باندې د په صفحه 362 مو اداره پر منص مبارک نازل له. او مولوی صاحب دا بدر تفتئی تفسیر الصحابه عندهما مسند، تفسیر د صحابه مستدرک جلد 1 صفحه نمبر 225 مستدرک جلد 1 صفحه نمبر 225 تفسیر الصحابه عندهما مسند، تفسیر د صحابي پنځ د امام بخاری او مسلم دا مرفوع حدیث حکم لري، یعنی د دې مرفوع لس روایت ما په دې باندې پیښلا چې دا د قرآن مجید دا آیات د مقتدی په باره کې نازل شوی، پونځ په باره کې نازل شوی، مقتدی ته وایي په امام پسې سورۃ الفاتحه هم ولا باقي سورۃ هم ولا. ما په هغې باندې تفصیل ذکر کو، زه به مخکې ځم دلایل به پیش کوم، خو دویم دوباره راځم. ما دا وپېښلله مولوي صاحب یې اخلي ورته به ورم کما، ما پکې وویله چې لهذا مونځ که سري وي او که جهري د مقتدی دپاره قرات کول یعنی سورۃ الفاتحه لوستل یا باقي سورت لوستل دا حرام دي، مکروه دي. دویم د مولوي صاحب نه ما مطالبه وکړله چې ستاسو په نسبت په سري او جهري دواړو منځونو کې د مقتدی دپاره په امام پسې سورۃ الفاتحه ویل فرض او واجب دي. نمبر 2 باقي سورت د مقتدی دپاره په امام پسې په سري منځونو کې مستحب دي او په جهري منځونو کې
واجب دي او حرام دي دا درې اجزا چې ستا د عمل دي دغې باندې به زه دلیل غواړم دغسې مولوي صاحب دعوت دې ته نه وایي چې ما یو څیز ولیکو خپل ځان مې پټ کو ښکاره ووایه زه په خپل عمل باندې دلیل نه لرم لہذا کم چې زمونږ عمل دی که مونږ غیر مقلد عوامو ته ورښایو په دې زمونږ سره دلیل نشته دی لہذا مونږ په بوسو کې اوبه بوزو نن ځان خلاصوو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد خبردار چې کله دعوه لیکل کېدله مفتي حجت الله د ناستې متوجه شي هغوی چې دعوه مونږ تنقیح کوو دا مجلس د مناظرې ته پرېږدو ستا زما سره دعوه متعین شوې نه ده زما ستا سره نه ده متعین شوې ته باس په څه باندې کوې یوه خبره دا ده دویمه دا ده تا چې رقم فریضة الفاتحه اگر فریضه ده که فرضیة الفاتحه ده فرضیة الفاتحه مفتی صاحب د عوامو الفاظ مه وایي عالم وي درېیمه خبرداره تا چې رقم آیات پیش کو زه به تا ته ویم ملاجینو نړوار کې ذکرلی دي چې دې آیات تعارض دی د فقر او ما تیسر من القرآن سره هغې سره تعارض دی مونږ دلایل وروسته شروع کول دعوه منقح کوو خیر دی دا آیات د مانځه په باره کې اتفاقي نه دی تفسیر رازي ته وګوره تفسیر تبري ته وګوره او روح المعانی والله خبر ذکر کړله چې دا آیات د مانځه پورې خاص نه دی په دې آیات کې تعمیم دی و اذا قرئ القرآن چې کوم نه معلومیږي بله خبردار چې ګوره مفتی صاحب ته ما وایي چې ګوره دعوه به صفا کوو د دعوې نه بعد به دلایل ذکر کوو دا کم ټیم چې کم دی دا د دلایل لپاره دی اوله دعوه صفا کوو ما تا دعوه نه صفا کړي نو ته زما سره دلایل څنګه پیش کړې ما اول سوال دا کړی قرأت کلی وایي که کلی منطقي وایي که کلی طبعي وایي یاره یا خو صفا ووایه چې نه راځي صفا ووایه چې دردي خو یا وایه که نه زموږ باز خو د علماو سره دی زموږ باز د علماو سره دی زموږ باز د عوامو سره نه دی مفتي صاحب ما ته متوجه شه زموږ باز د علماو سره دی اول دعوه صفا کوو د دعوې نه بعد به دلایل وایو که تو دعوه زموږ سره نه صفا کې مفتي حجت الله تا اول مولوي صاحب دا ټیم ته ودروه لږ دا څه سره تاسو څنګه خبره لیکله نه داسې نه دی داسې نه دی مفتي حاجي صاحب داسې نه یم حاجي صاحب داسې نه یم تاسو دعوه دغه کې ټیم دغه کا ټیم سټاپ کا دعوه څنګه را تاسو څه ویلو دعوه به اول صفا کوو حاجي صاحب دې دعوه دی حاجي صاحب دا فاتحه نه حاجي صاحب د ټیم ودروه اے صدام داسې نه یم ورګه ته حاجي صاحب خبر دې سره ورګه حاجي صاحب خبره دار چې د فاتحې نه منکر په فاتحې نه دوی منکر دی او کنه دا وایه فاتحه نه مني کنه په امام پسې او دلایل عام پیش کوي نو تو د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي حاجي صاحب د عام نه په خاص څنګه استدلال کوي مفتي صاحب ته متوجه خبره دار اول تنقیح ذکر کوو دعوه منقح کو د تنقیحات نه بعد به چې کوم دلایل ته ځي که تنقیح د ما سره نشي کولی خو صفا وایي چې نشم کولی عالم راواله ملا راواله دا ټول پاکستان دی ټول دنیا د بل یو دیوبندی او درپکې هغه ملا چېرته چې تو دا کلي نه پېژنې کلي طبعي نه پېژنې کلي منطقي نه پېژنې څه یو معارضه ده د دې جواب راکړي جي صاحب ټیم سټاپ کا صدام ټیم سټاپ کا حاجي صاحب دې نه حاجي صاحب خبره کوو حاجي صاحب ورګه دې نه ما دې نه ما حاجي صاحب پیش کوو کنه ګوره دا حاجي صاحب دا دې دعوه پیش کړي تاسو مولوي صاحب تو دې څه لګا یاره اے الله تو لګ دې څه مولوي صاحب هغه مولوي صاحب جواب راکړه دا دعوه زه دا تا چې راکمه دعوه یې ښودې ده چې د نفسي قرات نه ته منکر او نفسي قرات په امام پسې نه منې زه دا دعوه ستا سره نه منه تو تا دې ته راولمه چې ته به داسې وایې چې فاتحه او په امام پسې نه فاتحه حرام ده دا لفظ به ستا د خولې نه وباسم چې دا لفظ کله تا ویستو نو بیا ما ورته په هغې باندې انشاءالله وروسته مباحثه او دلایل به ذکر کوو یو اعتراض دا دی دلایل الحمدلله زما سره چې زما دا دعوه ده په امام پسې چې چا فاتحه ونه وي دغه مونځ نه کېږي دغه مونځ نه کېږي فاتحه په پټو مونځونو کې په ښکاره مونځونو په ټول کې فرض ده خو ته یې عالم ته یې مفتي مجتهد ته ویلی کېږي ما ورته اول دعوه منقح کوو د هغې نه بعد به دعوې باندې بحث کوو ما ستا سره دعوه نه ده منلې تو دلایل ته شروع شوی منډه وي د ډاینه واړه بیا پکې ځان نه راغونډوه دا کوم اخي سره زما یو خبردار دا کېره دلایل وروسته موږ ذکر کول دعوه مفتي صاحب چې ما ته څو دعوه نه منقح کړي دلایل ته تللی نه شي تو بعض د چا سره کوې یو دا دی بله مناظره چې کوم دی مناظره کې قانون دی چې نسبت به یوي تو اثبات د عام نفي د عام کې ته وایې چې نفسي قرات نشته زه اثبات د خاص کوم
زما او ستا په نسبت کې چې کوم د عموم خصوصي ته زما مناظر نه شوې ته د ټیم مو دروي ټیم اسدامه ټیم مو درو کنه الله بنده ته یې زما ګوره مفتي څه خبره کوو ته یې زما مناظر دا ټیم نغه کړه دا څه سره زموږ خو شل منټه دا کړه وځه ته یې زما مناظر د نظیر نه دی قانون در مناظرې ته لیکي چې جانبین ناپاسي په نسبت واحده کې نظر وکړي په نسبت واحده کې زه تا ته دا خبره کوم چې په امام پسې فاتحه لازم ده په امام پسې فاتحه چې کوم دی فرض ده او تا دلیل عام قرات شروع کړی دي تو ولې د ما سره دا د وکې دا داسې ووایه چې په امام پسې فاتحه ویل حرام دي داسې ووایه نو انشاءالله تعالی د هغې نه بعد دلایل شروع کوو مونږ باس نه ورانو ما په تا باندې یو اعتراض دا کړی دی چې قرات کلي وایي که کلي منطقي وایي کلي طبیعي وایي که د دې جواب دی نه دی که مخکې مه ځه که مخکې دی دغه باس بیا مونږ کوو نه ځکه ما ستا دعوه نه منقح کړې دو باس په څه باندې کوې مناظر هم دې ته ویل کېږي چې دواړه جانبین ناپاسي هغوی نسبت چې کوم دی وي تو چې کوم دی نو نفي د عام کې زه اثبات د خاص کوم د عام او خاص په منځ کې فرق دی نو دغه مناظره نه شوه دویم دا دی ګوره عام قرت نه منې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې مفتي صاحب ګوره د عام او د مطلق منځ کې فرق پېژندلی وي که نه که تا فرق نه یې پېژندلی نو راشد به په اسلامي کې په حقوقو واقع په ننوار کې په تلوي توضیح کې په اصول شاشي کې عام قرت نه منې که مطلق قرت نه منې د دې معارضو جوابونه به راکړې دویم دا دی د قرت د مفهوم اجمالي نه منکري او که د مفهوم تفصیلي نه منکري د مفهوم اجمالي نه خو انکار نشته اوس مفتي صاحب راپاځي د مفهوم اجمالي نه انکار کوم نو مفتي صاحب وتلل پکار دی په اوله درجه کې به کېنول پکار دي الله به دا مفهوم اجمالي چې کوم د لفظ د قرت دی عبدالرحمن بکیم خان دی مفهوم اجمالي چې کوم د لفظ د قرت دی او ته به سره هم داخله والی عبدالرحمن صاحب ته به سره هم داخله والی خیر دی ته به سره داخله والی یو داره بل داره ګوره او که ته د مفهوم تفسیري خو په ضمن د افرادو کې نو تو قرت په ضمن د کم فرد کې نه منې دا ووایه قرت چې کوم دی په ضمن د کم فرد کې نه منې مفتي صاحب د ما ته په دې ځای کې ووایي چې زه د فاتحې نه منکر یم فاتحه نه منم دا تر قیامت د سبا پورې دا لفظ دا نشي ویلی دا نشي ویلی بل دا ګوره دا څو اعتراضونه دي حاجي صاحب حاجي صاحب زما د اعتراضونو جوابونه به راکړي دعوه به صفا کوو ته یې مسلمان او سپینګری او دا چې اخري عمر ته رسېدلی الله په عدل خوشحالېږي الله به د رڼا په منبر باندې کړی عدل پکار انصاف پکار دی مفتي صاحب اول د ما سره دعوه صفا کوي د هغې نه بعد به موږ دلایل ته ځو بل دا ګوره قرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې وایي قرت په مرتبه د لیس کې نه منې که په مرتبه د ایس کې نه منې مفتي صاحب خاندي را ستا د خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې ستا خندا دلیل دی په عدم علم باندې بل دا ګوره که تو قرت مثال په طور په مرتبه د لیس کې اخلي په مرتبه د ایس کې نه اخلي په مرتبه د وجود دا د ایس پر تو اخلم ایس وجود ته وایي که سلم دی نه ویل خیر دی راشي سلم د ما سره به تعلیم قرآن کې ویل مدرسه نظیره بل دا او که په مرتبه د لیس کې اخلي نو ستا نه باید تپوس کومه په مرتبه د نفي شمول کې اخلي او که په مرتبه د شمول نفي کې اخلي او که په مرتبه د سلب العموم کې اخلي او که په مرتبه د عموم سلب کې اخلي او که په مرتبه د ایس کې اخلي مرتبه د ایس چې کوم مرتبه امکان ده ممکن خاص او که ممکن عام دغه اصطلاحات خو د درګۍ دي 3 کاله پکې تیر شو دا تا اوس هم نه یاد کړي وای د الله بنده اوس هم نه یاد کړي زه دا خبره کوم ما تر دې تنقیاتو جوابات راکړ دې تنقیاتو جوابات نشي کولی نو الحمدلله دلته د مظهر غټه مدرسه را پای کې علما شته پای کې مدرسین شته هغه دې راشي زما سره د کینې تا د مناظرو نه خلک واړی بل مناظر د مقرر کې دوی بندیان حاضراتو یو انسان چې ګوره مرتبه د ایس او مرتبه د لیس نه پیژني او مرتبه د امکان خاص مرتبه د امکان عام نه پیژني او بیا امکان عام چې کوم یو مقید بجانب الوجود ده مقید بجانب الوجود چې کوم هغه ممکن خاص ته شاملېږي واجب ته شاملېږي او ځانګړي امکان عام مقید بجانب العدم چې کوم هغه ممتنع ته شاملېږي او ممکن خاص ته شاملېږي بل یو سوال درنه کوم دا سوال خو ډېر مشهور دی چې قرت په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي او که په مرتبه او نو لا بشرط شی کو مرتبه د اجمال لا قرت په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي د مرتبه د اجمال لا مفتي صاحب دلایل تمنډه موا اول داوه صفا کو مفتي صاحب ته متوجي اول داوه صفا کو د جګړو ځای نه دی دا علمي باس دی زموږ محترمې زموږ ځای ته نږدې راغلی انشاءالله باس به ختمېږي د ما سره به دوی د خپلې مېلمستیا کومه موږ ستا عزت کوو ستا قدر کوو ستا احترام کوو ستا بېزتي موږ نه کوو موږ د علماو بېزتي نه کوو خو خبره داسې ده صفا ووایه چېرې په دې خبرو زه نه پوهېږم نو چې په دې ته نه پوهېږي خبره به ختمه کړو بل عالم به راولي
او یا داسې ووایي چې بس زه د فاتحې نه منکر یم نو چې د فاتحې نه منکر یې بیا به زه ته په فاتحې کې انشاءالله اخوا شیخونه جوړم او به جوړه تا به زه انشاءالله بغیر دلایل نه دې ځای ته راولم انشاءالله تعالی چې ته به وایې چې فاتحې په امام پسې ویل فرض دي او ګوره مفتي صاحب ما ته څه وایي ګوره تا د عبدالله لیکنوي کتاب راواخېست د قرآن کریم دې شروع ونه کړه الله سيحزم الجمع يولون دبرې د قرآن کریم نه وی دې ته د عبدالله لیکنوي کتاب او بل دا ما تا ته د عبدالله لیکنوي کتاب ځکه راواخېستو چې ستاسو تسلي په قول د امام باندې کېږي ستاسو تسلي نه په قرآن کریم باندې کېږي او نه د نبي اسلام په حدیث باندې کېږي ما ځکه تا ته قول د عبدالله لیکنوي پیش کړو چې ستاسو عبدالله لیکنوي په خپله باندې لیکلی دي چې فاتحه ویل په امام پسې لازم دي د امام صاحب مخکې دا قول و چې قرت په امام پسې حرام دی امام صاحب د خپل قول نه رجوع وکړه امام صاحب دا ذکر کړي دي چې دا آیاتو دا د مانځه په باره کې نه دی دا کوم روایتونه چې تا پیش کړه بعضو باندې کلام دی په بعض روایتونو کې تعمیم دی او زما ستاسو په دعوه کې صدقې نه ده شوې بل لارې ګوره او که په مرتبه د بشرط شی کې اخلي نو شی نه څه اخلي شی شرعي اخلي که شی غیر شرعي اخلي شی شرعي شی غیر شرعي شی شرعي که شی غیر شرعي او که په مرتبه د لا بشرط شی کې اخلي نو لا شی شرعا وایي او که غیر شرعا وایي مطلق قرت نه مني که قرت مطلق نه مني مطلق قرت نه مني که قرت مطلق نه مني مطلق قرت نه مني که قرت یاره مفتي صاحب ماشاءالله غوږونه خو دې ښه تیز دي ځکه خاندي زما خبرې اورې نو زه جوابات څنګه نه راکړې وایي د الله بنده اول دعوه صفا کوو زما زه خو پنجابي نه یم ته په پنجابي نه پوهېږم په پښتو کې درته لګیا یم په پښتو کې چې دعوه صفا کوو که په پښتو نه پوهېږي اردو کې به وایم چې هم دعوه صاف کرتا ہے دعوه موږ صفا کوو نصفي دعوه صفا یصفي تسبیةً او دا صاحبان چې کوم دی خاندي د زړونو الله تعالی خبر دی چې په زړونو کې صف راته دي خو لیکن خاندي رنګ زیړ شوی دی دا چې د ګڼ له کوشه د رنګ چې کوم دی دا ماته پته وه خو لیکن دا خنداګانې کوه بل لارې ګوره مطلق قرت خو مطلق شی دی نو تو دا مطلق قرت په ضمن د مطلق شی کې اخلي او قرت مطلقه چې کوم دی شی مطلق دی نو یو د مطلق شی او د شی مطلق منځ کې فرق کوي نو چې تا کله ماته فرق وکړو نو تو بیا وایې چې زه دا قرت په ضمن د مطلق قرت کې اخلم یا دا قرت چې کوم دی دوی په ضمن د قرت مطلقه کې اخلم او مفتي صاحب بابا رانیسه هغه ته دا چلې بابا دوکه کوي بابا ته ماره مخکې نه وي چې دا د علماو مجلس دی الحمدلله تو په دې باندې پوهېږي چې مفتي صاحب کله چپ شو زما د تنقیاتو جواب نه شو راکولی تو به دا خبره وپېژنې چې مفتي چې کوم له پناه باندې داسې بریلی راپاسي د قرآن کریم چې کوم استدلال کوي د الله تعالی سره شریک وکړه شیعه چې کوم دی راپاسي عایشه رضی الله عنها په هغې بسې کنځلې کوي په صحابه وایي موږ د قرآن کریم چې کوم دی استدلال کوو یهودي نصراني چې کوم دی راپاسي د قرآن کریم استدلال کوي د مفتي صاحب استدلال چې کوم نه هېڅ اعتبار نشي د مفتي صاحب نه مطالبه ده چې ماله جوابات راکړي که جوابات نه راکړي مخکې دې نه ځي یاره که مخکې دي نو بس دا بس په دې باندې ودروئ مفتي حجت الله تا ورته موږ خپله خبره صفا کوي که مفتي صاحب زما سره نه صفا کوي نو ستا سره دې خبره صفا کوي ریاض الله مولوي صاحب چې ټایم پوره شي بیا غوسه کېږه ما مایک راکوه مړه الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد مولوي صاحب د ټولو نه اولنۍ خبره دا وکړله ما ته وایي زما ستا سره تر اوسه پورې دعوه نه ده متعین شوې حالانکې ما خپله دعوه وویله او د مولوي صاحب کوم عملو هغه مې د هغه د کتابونو نه پیش کو تعیین د موضوع په هغه ځای کې شوی دی چې کله تاریخ د مناظرې مقرر کېدو نمبر 1 خبره دویم نمبر دی وایي ملا جیون پر ویلي دي پلان کې ویلي کاش ما قرآن چوت کړی و د هغې لپاره مې مرفوع حدیث راغستی و د هغې لپاره مې د صحابه کرامو تفاسیر اجماع راغستی وه خو مولوي صاحب ته قرآن میلاو نه شو حدیث میلاو نه شو ملا جیون ورته میلاو شو بس دغه خبره چې کوم اول نمبر وکړه د ملا جیون رحم الله باره کې چې د دې 2 آیتونو په منځ کې تعرض راغلی دی مولوي صاحب اول نمبر خبره خدا ده چې د ملا جیون رحم الله نه دلته سهو شوي ده الله دې ورته معافي وکړي انسان و غلطی ورنه کېدی شي الله دې ورته معافي وکړي ما جمهور صحابه کرام پیش کړه ما اجماع د امت پیش کړه ما مرفوع حدیث پیش کړه هغې په مقابله کې د ملا جیون رحم الله قول څه دغه غلطي دغه خطا څه حیثیت لري دویم نمبر مولوي صاحب د دواړو محل جدا جدا راغی کم
دغه چې تعرض هغه ثابتوي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا د نزول په باره کې ما تفصیلي روایات پیش لا د دې نزول له فرض مونځ با جماعت په باره کې شوی دی او د فقرؤ ما تیسر من القرآن د دې محل تهجد دی یعنی انفرادي مونځ دی خیر الکلام صفحه 125 تاسو مولوي صاحب لیکلی دی دویم نمبر سوره مزمل اول نازل شوی دی سوره اعراف وروسته نازل شوی دی تحقیق الکلام تحقیق لږ ته کښېنه مړه زما ټرن کې خبرې مه کوه دریم نمبر مولوي صاحب وایي دا آیات اتفاقي نه دی ما په هغې باندې په اتفاق تاسو چوپ شئ ما په هغې باندې اتفاقي دلایل پیش لوز چې مولوي صاحب نه مني منل هغه به په جهنم کې کېږي انشاءالله هلته به عملي فیصلې آخرت کې به کېږي دلته نه کېږي څلورم نمبر دی وایي دیو فاتحه نه مني نو هلکه ما خو هغې وضاحت وکړو زه الحمدلله مسلمان یم فاتحه منم د قرآن مجید صورت دی البته دی نه مني دی د فاتحه په قرت کې هغه نه مني د هغې دپاره ما حدیث پیش کړو دی مولوي صاحب هغې منلو ته تیار نه دی بیا ما چې په شان نزول کې کم روایت پیش کړو صحابي به بسم الله نبی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ویل صحابي به هم پسې ویله نبی علیه السلام به الحمدلله رب العالمین ویل حتی تنقضي الفاتحة والسوره مولوي صاحب دا فاتحې د لفظ دیو ته په نظر باندې نه راځي اوري نه پته نه لګي صم بکم عمي فهم لا يرجعون بل مولوي صاحب مخکې بله خبره وکړه وایي تنقیحات به اول کوو مولوي صاحب چې کم یو خبره دا ګوره مولوي صاحب د دلیل یا د تنقیح فرمایشي جواب غوښتل مولوي صاحب دا د مشرکینو کار او د مسلمانانو کار نه دی کم چې زما د موضوع سره ستا سوالات تعلق ساتي ان شاء الله او ستا د هر سوال جواب به زه در کوم ان شاء الله بیا بل نمبر مولوي صاحب وایي دی کلي نه پېژني پلان کې نه پېژني دا ردیو یو مشر دی وحید الزمان نزل الابرار من فقه النبی المختار د در مختار په مقابله کې لیکلی دی د دې صفحه نمبر 27 دی وایي دته ناز دی په منطق باندې خپلو عوامو راوستی چې قرآن به پیش کړي حدیث به پیش کړي ناز ورته په منطق باندې دو اصول نه ننوتو خپل مشر وایي واما کتب المنطق والفلسفه والکلام فلا عظمت لها هر چې منطق او فلسفه علم الکلام دی هیڅ عظمت یې نشته دی وجوز بعضهم الاستنجاء باوراقها بعضو د دې په پاڼو باندې استنجا جایز ګڼلې ده دا دویم نمبر ستا یو بل غیر مقلد مولا دی اهداء المذکر دی په خپل صفحه نمبر 322 باندې لیکي کیا منطق پر فخر کرنے والا مبتدی کا ایمان خطرات سے محفوظ ہے اے په منطق باندې فخر کوونکي بدعتي ایمان د خطراتو نه محفوظ دی خپل یو مشر کلامي مولا دی نن بې ایمانه وګرځولې حوالې را سره پې نور هم دی هغې ته نه ځو مولوي صاحب اتم نمبر دی مولوي صاحب وایي دلایل د عام قرت شور کې الحمدلله دا به عوام ګوري په هغې به فیصله کوي چې زه خپله دا وثابتوم نهم نمبر دی وایي ما ته مخکې وایي عبدالحی رحمه الله فلان کې لیکلي ځکه مې تا ته عبدالحی لکنوي رحمه الله اول پیش کړه قرآن په ځای چې ستا تسلي د ټولو نه اول په خپل امام کېږي نو دا مناظره صرف زما دپاره نه ده دا د ټولو مسلمانانو دپاره د په سکرین به ګوري تم ویډیو کې زیم کومه د هغه مسلمانانو تسلي په قرآن سره نه وکړه مولوي صاحب په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې وکړه د صحابه کرامو په اقوالو سره یې وکړه منطق نه علاوه بل څه نه درځي دې وجې نه د پېښور په مناظره کې په تا باندې اعتماد نه کوو بل یې راوستو پنجاب والا به ټول عمر زوته وو هغه چې هلته م ورله وخړه نن هغه هم لرې کړو نه بل راوستو بل شپږم نمبر دی وایي او بل دا د دیو رحمت الباری د دیو یو مولوي صاحب صفحه نمبر 68 باندې لیکي وہی آپ کے مذہب میں بھی بہت علماء کے تفردات مشہور ہے جیسے ابن حمام عبدالحی لکنوی وغیرہ تفردات د چا راخلی ما تر امام ابو حنیفه رحمه الله قول پیش کا چلو که بیا هم خامخا هغه پیش کې تر عبدالحی لکنوي رحمه الله چې هغه تفردات دي څوک چې علماء مولیانو په تفرداتو پسې ورپسې شو ګمراه شو بیا مولوي صاحب ما خپل دلایل په هغې کې اول نمبر د قرآن نه پیش کو دا دویم نمبر اجماع د انبیاء کرام علیهم السلام پیش کوم په خپله دعوه باندې چې انبیاء کرامو په امام پسې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړی سورة الفاتحه نه دی ویلی په اجماع د انبیاء سره دا نسائی شریف جیل نمبر 1 صفحه نمبر 145 ابن عباس قال بينما رسول الله صلی الله علیه وسلم عنده جبريل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ ناسو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی اذ سمع نقيزا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره الى السماء فقال هذا باب جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سر پورته کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورول دا یو داسې دروازه را قد فتح من السماء چې کولاو شوی د په تحقیق سره کولاو شوی د اسمان نه ما فتح قد تنچر دین مخ کې کلم نه د کولاو شوی فنزل منه ملک داغین یو فرشته نازله شو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام
السلام تراله فقال ابشر بنورین ویل په دوه نورونو سره اغزیر حاصل کا اوتی ته لم یؤتها نبی قبلک ستانه مخ یو نبی ته نه ملو شوی فاتحه الكتاب د تور ناول سوره الفاتحه انبیاء کرام علیهم السلام کی چاته نه ملو شوی د معراج بشبا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام باقی انبیاء کرام علیهم السلام مقتدیات پاغوی باندې نازل شوی نه د سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتدا نه چې او د انبیاء کرام علیهم السلام جماعت اول سوره الفاتحه از دکې زکه چې زما په شریعت کې د مقتدی منځ بغیر د سوره فاتحه نه په امام پسې نه کیږي زکه چې امام قرات د مقتدی لپاره نه کافي کیږي کدی ویلی مولوی صاحب دی ضعیف روایت پیش کی زما مطالبه دا میدان د مناظره دی د انبیاء کرام علیهم السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سوره الفاتحه نه وی ودرېږي د انبیاء کرام علیهم السلام اجماع د پدې خبره باندې کړه احناف منستباتل وي نو مولوی صاحب د ټولو نه اول په خپل مشرانو باندې حکم ولګوا او ستا په باره کې مولوی صاحب زمخ کې دلیل پیش کوم ستا مشران ستا په باره کې سوي ستا مشران وای څوک چې دا وایي چې سورۃ الفاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي دا ستاسو توضیح الکلام دی ارشاد الله قصری سے ستاسو مسلم شخصیت دی شیخ الحدیث دی بے بس په 71 باندې وای اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا د امام بخاری نے تر اوسه پوری د علماء محققین اهل حدیث علماء پر په هیڅ تصنیف کی چاہتا دعویٰ نہ کړي کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ اس لیے اگر آج بعضی حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا دا غیر ذمہ دار خلق دي چې راغلي دي خپل مشر دا ذمہ دار حضراتو نه جدا کوي دا دویم نمبر خیر الکلام دی د دې صفحه نمبر 14 دی دوی ساری بنیادی اس پر گڑی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں چې اهل حدیث مذهب دار چې څوک په امام پسې فاتحه نه وي بے نماز دي حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے دا دعویٰ بغیر دلیل امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے امام بخاری نے تر اوسه ذمہ دار اهل حدیث علماء پورې چا دا دعویٰ نه کړي ام دقه په صفحه نمبر 33 باندې لیکي مولوی صاحب خپل مشرانو دا غیر ذمہ دار خلق راغلي دي ذمہ دار خلق نه دي ما مولوی صاحب دو دلائل پیش کړیو دریم نمبر دلیل سے پیش کړو بخاری شریف سے صفحه نمبر 177 روایت در ابي هريره رضي الله عنه ان ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال مولوی صاحب د مفرد چې غیر د جمع د سوق به وای فاتحه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه په سورې دخان کې دا نه په سورې مزمل کې دا نه په سورې یاسین کې دا په سورۃ الفاتحه کې دا وایون کې سوق د امام نو فقولو د الله پیغمبر مقتدیانو طور کی تاسو وای آمین تاسو آمین د الله پیغمبر وای امام با سورۃ الفاتحه وای مقتدی به خاموش ودرېږي دغه وظیفه صرف آمین ویل دی دا مولوی صاحب په خپل دعوه باندې سلورم نمبر دلیل پیش کوم روایت د ابو موسی شری صحیح ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 ذکر کے ابو ان ابی موسی الاشعری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا کله چې امام قرات کوي تاسو خاموش شئ وكم قرأت كده الله رسوله وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك بسورة دخان كده کہ مزمل كده سورة الفاتحة كده اللہ پیغمبر فرمائے کہ سورة الفاتحة قرأت شروع کی باقی سورة شروع کی تاسو خاموش شئ فانصتوا تاسو خاموش شئ فانصتوا تاسو مقتدیانو خاموش شئ چوپ شئ اللہ پیغمبر وای رستبه ان شاء الله پیش کم ابن تیمیہ وای څوک چې امام پسې هغه قرات کوي د جباکش خر نم بیکار دی چې د امام پسې کوي ولې ځکه د الله د پیغمبر احادیث نه مني دا مولوی صاحب دلیل نمبر 5 مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 174 روایت دے ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وإذا قرأ فأنصتوا او امام بخاری رحم الله پر امام مسلم رحم الله فرمای په دې په صحت باندې د امت اجماع ده امام مسلم رحم الله فرمای د دې په صحت باندې د امت اجماع ده دا ولور کې مولوی صاحب او فتح الباری مولوی صاحب دا جلد نمبر 2 دے صفحہ نمبر 308 دے لکھی وإذا قرأ فأنصتوا وهو حدیث صحیح اخرجه مسلم من حدیث ابی موسی الاشعری ماشاءاللہ زبردست علم دی نه ورزيدلی و ریکارډ نشو ها نه ورزيدلی خبر داسې مفتی سے متوجه شي او صدر مناظر الحمدلله دلیل د موږ سره مشه دا کم دلایل چې پیش کړه بعضې په مسله کې نس نه دي او بعضې ټول کمزوري دي ستاسو کار کمزور دلایل پیش کول دي خو خبره داسې را
زما صدر مناظر توی مولوي صاحب څو خبرې وکړي حجت الله مولوي صاحب سره دوی دعوی خو دی را اول دعوی دو مناظره تعریف ما ته وکړو مناظره دې ته ویل کېږي چې جانبین په نسبت واحده کې فکر وکړي تو دلایل په نفي د عام قرت کې پیش کې زه خاص فاتحه ثابتوم زه قسم کوم چې والله بالله ثم تالله د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي دا کما ثابت نه کړه زه حنفي کېږم او مقلد کېږم په دې کې خو لیکن مفتي حجت الله سره مفتي حجت الله متوجه شي هغوی دا ویلو چې ګوره مفتي ندیم او دا انګزیات کلمه دا دواړه به د مسله مناقحه کې سبب کې زه تنقیات پیش کوم او ته مله تنقیات جواب نه راکې مفتي صاحب صفا خبر وکړه که عالم نه که مفتي نه اصلي ځان مناظرې میدان ته راځي په دې صراط نه پوهېږي نو صفا خبر وکړي زه نشم زما صدر مناظرې به یو څو خبرې وکړي که تاسو په ما په دعوه باندې تنقیات کوئ او دعوه صفا کوئ ځکه چې دوی هغه سره دعوه لیکله که دعوه نه صفا کوئ صفا خبره وکړي دعوې ورته راوړي زموږ دعوه دا ده چې فاتحه په امام پسې فرض ده تو دې دعوه ولیکه چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دي بس په هغې باندې بیا دلایل شروع کوو مناظره کوو که په دې باندې بحث کوئ ښه ده ښه که ته زما مناظر ته زما مقابل نه ځکه والله ته هم نه پرېږدم والله العظیم نن دې اتنا کلاس ته رسومه نن زه دا ټولې دوی بندیان ته او ټول احنافو ته نن ثابتوم چې دا مناظر نه دی 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 د مفتي صاحب سره خبرې وکړه ټیم ستا وکړه مولوي صاحب ټیم حجت الله صاحب زه څو خبرې کوم مفتي صاحب دې خبرې ته وګورو حاجي صاحب اول خبر دا کو مفتي صاحب وډی کې دا ګور بیا ادبي الفاظ دي کنه ګور دا بیا ادبي الفاظ نه استعمالوي زه مستانه څخه کمزور نه یم هدایت ما ته خبره پرې نه خبره کوي خلک صبر وکړه الله کتابونو کې پیش کړه کشته ته بدلو کې پوښ کې دای کوم خبره وکړه فرض ده نو خبره بخیږي نه دا دې سی وای چې فاتحه نشته حاجي صاحب دیو د څه وای کنه حاجي صاحب زه خبره حاجي صاحب ته موضوع نه شوي ته مفتي صاحب دې سی وای چې فاتحه وای ته وجه فاتحه نشته دې جبري خبره کو دې کتابونو کې ما په نزه کې واورې دا واقعي دلیل دا وجه دا شته وکړه کې نه شته ته وته دې پیش کا چې دا د نشته دې کتاب پېښکو دا وایي چې په ایمان په امام پسې به عام قرت نه کوو موږ دې وایو تو مفتي صاحب دې وایي خو انصاف خبره تو دې وایي چې ګوره فاتحه په امام پسې ویل حرام دي دویم فاتحه په امام پسې ویل فرض دي دې د خپل دا الفاظ راوباسه دا تو وایي ته بس حجت الله صاحب لك مثلا تیم نه دا د سره خبرې وکړو مفتي جوړه خبرې سره وکړه دا وسپاکه دعوه صفا کا تو ما تنقیات جوابات ولې نه راکې جوابات ولې نه راکې یاره جوابات ولې نه راکې نه درای نه دعوه صفا کو د الله باندې جنگ نه کوي نه نشي جنگ مړ دي شو کنه ګوره نه پوهه قسم ته غره دسنه نو څه مفتي صاحب دې وایي ته فاتحه په امام پسې ویل حرام دي دې وایي نه ټول څه فاتحه په امام پسې ویل حرام دي دا ولې کو دا ګوره داسې مفتي صاحب داسې وایي چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دي خبره کوم دعوت هغه کو فاتحه په امام پسې زم فاتحه ویل په امام پسې فرض دي دا سی تو وای دا دعوت ولیکه بس دوانه په دلایل باس کې ان شاء الله چې کوم ځای دلیل پیش کې ان شاء الله دلیل بس پرې ته دلیل وایي دا ته دلیل پیش کې کاسي په ځای پرې وتون په ځای شوی محل استنباط نه پیژنې محل اجتهاد نه پیژنې د قران کریم نه بریلې خپل شرک ثابتې د قران کریم نه شیعه چې کوم خپل شیعتوب ثابتې ستا په امام پسې فاتحه نه ویل د قران کریم نه چې کوم نه ثابتېږي اجي سي مفتي سره زموږ دا مطالبه ده چې تو دې سوي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مونږ وایي فاتحه په امام پسې فرض دي بس دعوه مو مناقشه شي په بیا دلیل شروع کوو خیر دا اول شروط چې کوم بیا مفتي صاحب وکړي یو خبرداره ما نه مخکې تنقیات شروع کړي ما دا خبر ذکر کوله چې مطلق قرت نه مانی که قرت مطلق نه مانی بل تنقیداره
د قرات اطلاق خو په مافوق الفاتحه باندې مشوي دی نو ته چې نه پی د قرات راغله زویم نه پی د قرات په مافوق الفاتحه کې مراد د په فاتحه کې نه دی مرادو ځکه اذا قرئ القرآن چې کوم دا پیش کو دا کومه قضیه راي قضیه محمله ده قضیه محمله چې کوم دی د په قوت د جزئیه کې محمله چې کوم دی په ځمن د بعض افراد کې مصادقيږي بل دا آیات چې کوم دی د دین تخصیص راغلی په احادیث سره د نبی سم په حدیث سره لا صلات نبی سم فرمایي د هغه انسان مونږ نه کیږي چې هغه فاتحه په امام پسې کوم دی ونه وي کله چې نکیره واقع شي په سیاق د نبی کې دا څه پیدا کوي دا عموم السلب چې کوم دی پیدا کوي او دا سالیبه کولیره محمول د موضوع د ټول افراد نه چې کوم دی نبی سم فرمایي په امام پسې چا فاتحه ونه وي دا هغه مو چې کوم دی نه کیږي نبی سم د سهار په مانځ کې چې کوم دی واپس شو صحابه ته فرمایل چې تاسو په ما پسې قرات کوي غوي او ما پسې عام قرات کوي لیکن عام قرات پسې ما کوي لیکن فاتحه پسې خامخا وای ولی چې په امام پسې فاتحه ونه وي دغه مونږ نه کیږي نبی اسلام د عام قرات نه منع کړی دا لیکن نبی اسلام د فاتحه تخصیص کړی دی په دې باندې موږ سره دلایل لیک دا دلایل موږ ذکر نه کړل دلته موږ بالکل خپل شکست کم نه لیکو خو مفتی صاحب دا ولی ماته نشي ویل چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي دې ولی نشي ویل دا فاتحه ویل په امام پسې حرام دي فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مونږ وایي فاتحه ویل په امام پسې فرض دي مفتی صاحب چې کوم زه یو غټ زړه ورکوم خو دې صرف دومره ولي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي مفتی صاحب دا دی ولي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي زه دا ولي کوم چې فاتحه ویل په امام پسې فرض دي زموږ د دوړو نسبت چې کوم دی یو شو اجي صاحب مفتی صاحب تاسو وکړئ وجه تاسو سبق هم لري مرسي ته هم نهتلې د علما تلبیس کوي په دوی کې تلبیس پروت دی تر مفتی سي نصیب دي مطالبه وکړه دا د موږ ته په پاڼه باندې راکړي مفتی سي دا وایي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي چې داسې الفاظ یو ویل بس موږ سره دلایل شروع کوو په دلایل ان شاء الله وایي او د خپل دلایل حل به چې کوم نه وګوري دي د کوونه ته موږ پیش کوو چې هغوی د فاتحه په فرضیت باندې چې کوم نه قول کړی دی ابن العز حنفي چې کوم نه التنبيه على مشکلات العاده کې ذکر کړي عبد الحي لکنوي چې کوم دی امام محمد رحم الله په هدايه کې ذکر کړي او دوی عليه هدايه القرآن هدايه په شان د قرآن ده مخکې چې څومره کتابونه دي ټول کتابونه چې کوم نه هدايه منسوخ کړي دي امام محمد رحم الله ذکر کړي دي چې په امام پسې قرات او په جهري منځونو کې چې کوم دی دا بخا مقصړی وي په دې کې احتیاط ته وجه د حدیث د عباده بن ثابت نه ولیکن مفتی صاحب دا به تر قیامت پورې داونه کوي چې موږ ته دعوه خپله منقح کړي او دعوه ته موږ ته صفا کړي تر څو پورې چې مفتی صاحب زما سره دعوه منقح کړي نه وي مفتی صاحب داسې ویلي کړي چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي دا ته نشي ویلی اجي صاحب تاسو د مفتیان سوی فاتحه په امام پسې حرام دي که نه داسې وایي که نه زمونږ د دوه مناظره ده په څه شي باندې په فاتحه باندې په فاتحه نه په صورت په دغه باندې په قرات باندې قرات ته الحمد شروع کېږي ایمان شروع حالي ٹھیک ہے جی قرات دې ته وایي چې الحمد په قرآن کې نه او قرات صورت ته وایي ډډی ده قرات د الحمد نه سٹارټ حالي مونږ چې مونږ نه دی ویل بلې خبر نه کوو اوس موږ دې رالو که کېږي چې مونږ توبه وباسو وایو زمونږ اجي صاحب ګوره اجي صاحب زمونږ دا دعوه ده چې فاتحه په امام پسې ویل دا فرض دي چې کله فاتحه به خامخا په پټو منځونو کې ویم په ښکاره کې به هم وی په پټو منځونو کې به د امام سره صورت ویل افضل دي فاتحه ویل سره فرض دي په جهري منځونو کې چې فاتحه ووایي نو بس بیا ورپسې صورت نه وی زموږ دا دعوه ده خو ګوره مفتي صاحب داسې وایي چې فاتحه ویل دا حرام دي داسې دې ووایي که داسې نشي ویلی په امام پسې داسې نشي ویلی ولې نه دا وایي که نه دا وایي خو دا لیکلی نه شي دا لیکلی نه شي دا لیکلی نه شي حاجي صاحب څنګه زموږ مناظره په سره زموږ مناظره په سره زموږ مناظره په سره چې بای ایمان دلته ودرېدو نو ته په سٹارټ علي د الحمد مونږ وایو چې مونږ داسې وایو مونږ وایو چې مونږ پسې فاتحه وایي خامخا ورپسې وایي مفتي صاحب داسې ته ولیکه چې فاتحه ویل په امام پسې حرام داسې نشي لیکلی ولیکه که نه ولیکه ته ماله دعوه راکړه ولیکه دا نشي ویلی ته دا ولیکه فاتحه ویل په امام پسې حرام دي بس باس کو بیا که نه فاتحه ویل په امام پسې حرام دي ولیکه دا لکه بل دا خبر ذکر کړی منطق کوبر دی منطق کوبر دی دلته ما په درګۍ کې ویلو د الله باندې چې کوم کسان وایي چې منطق کوبر دی هغه منطقونه نه یادوي دا زه ستانه چې کله په قضیو کې تپوس کوم منطقیان ورته قضیه او نحات چې کوم دی هغې د جمله خبرې وایي په تا ته د قضیې او د جملې خبرې د الفاظو پته نشته سیر منطق ته نه دی ویلی مرقات ته نه دی ویلی شرط عذیب ته نه دی ویلی ملا قطبي نه زه مناظر یم داسې به یو پټینې یو ذمېدار راپاسي هغه به چې زه مناظر یم او بل به چې کوم دی یو چوړی به راپاسي لیټرین به صفا کوي هغه به چې زه مناظر یم دې ته مناظر ویلی کېږي ته ماله تنقیات د دې جوابات راکړه داسې ولیکه چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي چې چا فاتحه په امام پسې ووي د هغه مونځ نه کېږي د هغه مونځ نه کېږي دویم چا چې فاتحه ونه وي نو د هغه مونځ نه کېږي فاتحه ویل لازم دي داسې الفاظ ولیکه ان شاء الله تعالی په هغې به شروع کړو دلایل به سره شروع کوو
دا مخکې چې کوم تا دلایل دا په مطلق قرات کې او د قرات مطلقه خبره کوم مطلق قرات او قرات مطلق ته نه پیژنې ځکه خو مطلق شی مطلق قرات او مطلق شی او دا رنګ قرات مطلقه خو شی مطلق دی بلکې ته په نفس قرات کې خبره کې ګوره ستاسو دا مذهب دی چې کله امام مخې ته موس کوي نو تو پسې ذالک الکتاب لا ریب فیه تر دې پورې پسې ته ویلی شي ولې ویلی شي او دا مطلق قرات دی وجه دا ده امام سی ویلي دی چې د قراتو ادنا مرتبه یو آیات ته دا امام محمد او امام یوسف رحم الله دا خبر ذکر کړل چې د قراتو ادنا مرتبه چې کوم 3 آیاتونه دي امام محمد دا خبر ذکر کړل امام یوسف رحم الله دا خبر ذکر کړل چې چا په امام پسې 2 آیاتونه ووي نو دا ګناهګار نه ته څو پورې چې 3 آیاتونه نه ویلي په مطلق قرات کې دلایل مې پیش کوه تلبیس څه کوي نه مکوه امام سی و چې چا ذالک الکتاب لا ریب فیه چې کوم دی وي د دې ویل چې کوم ناروا نه ولې ادنا د قرات چې کوم یو آیات هدایت دی ویل کتاب الصلات ته ویل کتاب الصلات نه ویل راشي چې ته تعلیم قرآن کې ته درس کما په مطلق قرات خبر نه ده په قرات مطلق خبر ده مفتی سے کدی سلی کې چې فاتحه ویل په امام پسې حرام دي او زم فاتحه په امام پسې فرض دي اصل مسلمانۍ صفه خبره ده ته دې ولې نشي لیکره ها دما بل تنقید چې کوم پتا باندې دارا چې دا قرات مطلقه چې کوم ده دا تو په ځمن د کولی تبعی کې اخلي نو کولی تبعی چې کوم د خامخه موجودي کې په ځمن د افرادو کې نو چې په ځمن د افرادو کې موجودي کې نو تو د قرات د نفي په کم یو پرد کې تو هغه دا واخه کولی تبعی په خارج کې نه موجوديږي مګر په ځمن د افرادو کې موجوديږي تو چې د قرات نه پکې نو په ځمن د کم پرد کې نه پکې کته چې په ځمن د ټول افرادو کې نه پکوما نو تر هغې نه پې نشي کولی ولې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا قرات دی او حال چې امام سی په نسبت باندې ویل دا په امام پسې جایز دي د امام محمد او د امام ابو یوسف رحم الله په نسبت باندې په ده پسې چې کوم دی ویل جایز دي ځکه د امام محمد رحم الله په نسبت باندې ادنا قرات چې کوم دی 3 آیتونه دي او دارنګې بل دا ګوره دا التعلیق الممجد دی په مواتر امام محمد رحم الله باندې عبدالحی لکنوی رحم الله ذکر کړل چې کوم حدیثو په نفي د فاتحه کې راغلي چې فاتحه په امام پسې چې کوم دی دا نشته دا حدیث چې کوم ټول باطل دي دا حدیث د سره صحیح نه دي بیا حدیث وایي دا تفرداتي دا تفردات نه دي لیکن حق ویل دی حق چې چا سری اگر که یوازې ابراهیم علیه السلام چې کوم نه یوازې بل طرف ته ټول باطل او ټول شرک نو علی ابراهیم علیه السلام چې کوم نه اعتبار نه عبدالحی لکنوی رحم الله خبر ذکر کړل چې کم حدیث په دې باره کې راغلی چې فاتحه دا نشته دغه روایتونه چې کوم دی ټول باطل دي او کوم روایتونه چې په دې کې راغلي چې د عام قرات نه منع راغله یو خو دې روایتونه باندې کلام نه انشاءالله مونږ کلام پیش کوو چې کله مدعا ورکړی شي دویم دا په ما فوق الفاتحه باندې عمل دي د فاتحې نه بعد به چې کوم دی قرات نه وي د فاتحې به چې کوم دی خامخا وي د دې لپاره چې تطبیق و بین نصوص کې راشي ما تاسو د حدیث پیش کړو هغه صحیح حدیث دی نبی ستم د سهار په مانځه کې چې کوم دی راوګرځېدو دا خبره وکړه چې تاسو په ما پسې نور قرات مه کوئ لیکن مونږ په اون پسې چې کوم دی خامخا چې کوم دی دغه لولئ فاتحه به پسې لولئ ګوره دا عبدالحی لکنوی رحم الله عبارت چې کړه فرمایي وفيه نظر وهو انه لم يرد في حديث مرفوع صحيح النحي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام عبد الله دا ګوره دا ځان ته حنفي وایي ځان ته مقلد وایي د خپلو مقلدینو نه مني د خپلو مشران نه منو ته مجتهد نه او ته مستنبط نه ته مقلد یې ته به چې کوم دی ستا استنباط او ستا پام به په پام د سلفو باندې بل وجه دارا نه تیم برابر شغل لیکن مفتی سره دا اول مطالبه ده چې موږ ته تعین د موضوع وکړه دې درکو ته په یو ځل پوهېږي نه دا سبق دی هغه ځنګلي له ورکې کربالی راکې الحمدلله وکفا یار چوپ شئ عبدالرحمن ونیسه سیم تاسو چوپ شئ شاته خبرې مه کوئ الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ما خپل داو ذکر کړی و په هغې باندې ما اول نمبر د قرآن مجید نه دلیل پیش کو بیا مې د هغې نه وروسته اجماع د انبیاء کرام علیهم السلام بیا مې مسلسل بخاري مسلم نه روایت پیش کړه مولوي صاحب د ټولو نه اول وایي تا چې کوم دلایل ذکر کړي بعضې پکې کمزوري دي بعضې ضعیف دي انا لله و انا الیه راجعون کفر ته ورسېدو په دې خبره باندې د قرآن آیات مې پیش کړی هغه ضعیف شو بخاری میں پیش کړی هغه ضعیف شو نسائی میں پیش کړی هغه ضعیف شو صحیح نسائی البانی نه پیش کړو بیا زه خبرې کوم د مولوي صاحب معده دومره غټه د هضم کوي ما ورته د دې نه مخکې تقریبا 25 نه زیات سوالات مې په قرض جوابات نه راکوي ما د اهل حدیث علماو عبارات پیش کړله
چې هغه وایي دا غیر ذمه دار خلک دا دعوه کوي، ذمه دار خلک دا دعوه نه کوي. هغه مولوي صاحب ډرخه هم نه کوي، شی اعظم کې بس پته نه لګېږي دا څنګه باندې دي. دویم نمبر دی وایي ما ته تاسو دلایل پیش کوي، زه حنفي کېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره مشرکین وکول، ویل دا معجزه په دې طریقې سره پیش کې زه مسلمانېږم. قسم دی ما ته افسوس کېږي نن زما خصم مخامخ زه قرآن پیش کوم حدیث ما ته وایي نه داسې مه پیش کوه حدیث. ما د مولانا وکاړو صاحب رحمه الله 6 نمبر یې کتلي وي د غیر مقلدو چې په هغې کې 5 نمبر دا و دی ورته حدیث په دې الفاظو کې پیش کوي که نه منم. قسم دی نن د هغې مشاهده په خپل سترګو کوم. الله دې رحمتونه د هغه ولی الله په قبر باندې راووروي. نن زه مخامخ دغه د خارجیانو چهرې ګورم. دریم آیاتو ته ضعیف وایي ظالمان او دا څه لرې خبره هم نه ده. په خپل کتاب کې نماز نبوي کې وایي چې اسم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ضعیف ہے. صحابي هم ورته ضعیف ښکاري، د دیو په نسبت باندې به حدیث ضعیف نه وي. کتاب ورکې چې وی ګوري تاسو چوپ شئ. بس بل دی مخکې وایي تاسو داسې ولې کوئ چې فاتحه په امام پسې ویل حرام دی. زما دعوه راکړه دا مولوي صاحب دا دعوه بیا واوره چې که د غوږونو کې خیره یې لګیا ورله صفا کوي که نه په کار چې پرونه ډاکټر له تللی وی صفایي ورله کړې وی. ګورئ لہذا منځ که سري وي او که جهري وي والله دا ما ته څه الفاظ استعمال کړه چوډي یې راته وویله کم الفاظ یې راته ویل ما څه نه دي ویلي. صفایي نیم ایمان دی مولوي صاحب د ایمان ټیم ودرو عام خبرې دي کنه صفائی د ایمان حصہ ده. لہذا زدی داو کې بیا ویم لہذا منځ که سري وي یا جهري وي د مقتدي دپاره قرات کول یعنی فاتحه او باقی صورت ویل مکروه دی. یعنی فاتحه او باقی صورت ویل مکروه دی. دا مولوی صاحب دا ورکا. بل مولوی صاحب دی وای دا ټیم ما حساب وخا اجي صاحب د ټیم کې ما خبرې کړې دي ما کړې د ټیم کې خبرې. نن دا ردیو کتاب دے تاریخ اہل حدیث حدیث صفحہ نمبر 399 دا دیوی صورت فاتحہ کے بارے میں احناف کے ساتھ اہل حدیث کا جھگڑا نہ امام کے بارے میں ہے نہ منفرد کے بارے میں ہے کیونکہ ان دونوں کے بارے میں تو احناف بھی مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. جھگڑا صرف مقتدی کی قرات میں ہے. جھگڑا صرف مقتدی کی قرات میں ہے. پتہ نہ لگی کہ پوئے گی کہ نہ پوئے گی. بیا ما تمولی سے بوئی ما حساب بیا تاسو خبرې مه کوئ. زما ملګرو ته درخواست دی که هغوی خبره کوي بیا ټایم ودروه مه حسابوه ما بس مه ودروه زما په دغه کې ټایم مه ودروه. چپ شه بسم الله ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې دا شیطان وتښتي. بل دی وایي په دې ورته غوسه ورځي چې ما قرآن پیش کړی دی چې قرآن ولې ده پیش کړی وایي شیعه هم قرآن رالي بریلی هم رالي. قسم دی شیعه بریلی رالي خو غیر مقلد یې نشي راغستی. نن دی وایي مفتي صاحب وایي مفتي ټیپ ودروه مونږ بارته وایي دا په خپل ټایم کې به ووایه که قسم دې دی لیونی راوستی دی که روغ یې راوستی چې خپل ټایم یې راشي بیا دلیل نه وایي چې زما ټایم راشي اوس چغې وذکر ربک چت څه روغ ملا در پکې وی که نه دا خو دماغي ما ته ټیک نه ښکاري مړه ټیپ به حساب دا چوپ که بړه دا چوپ ځای ټایم ودروه بسم الله اجي صاحب سم کو ما سره بسم الله الرحمن الرحیم دی وای بیا وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا دی وای زه مفتی صاحب له یو غټ زړه ورکوم ته مره کوه د خدای دعوه مه کوه الله زړونه ورکوي ته نشي ورکولی لوی دعوې مه کوه. بیا وای اجي صاحب ته مفتی صاحب تا دوکه کوي انشاءالله دا ویډیو به ټول مسلمانان ګوري چې دوکه ته ورکوي که زه ورکوم انشاءالله ټول به ګوري. بیا وای امام محمد رحم الله هدایه کې لیکلي په هدایه دروغ ویله دا امام محمد کتاب دی کتاب الاثار په خپل امام محمد رحم الله لیکلی دی د دې صفحه نمبر 109 دا قال محمد رحم الله به ناخذ لا نرى القراءة خلف الامام في شيء من الصلاة يجهر فيه او لا يجهر فيه که مونږ جهري وي که سري وي مونږ په امام پسې نه سورې فاتحه ویل جایز ګڼو نه بل صورت ویل جایز ګڼو. دا د امام محمد رحم الله بل خپل کتاب دی موطا امام محمد صفحه نمبر 96-97 باندې لیکي قال محمد رحمه الله لا قراءة خلف الامام فيما جهر فيما ولا فيما لم يجهر. دی وی کم چې جهري منځونه دي که سري امام پسې به مقتدي خاموش ودرېږي. ملاو شوی ورته څوک دی عبدالحی لکھنوي چېرته بل څه در ذکر ظالمه عبدالحی دی قرآن هم دی حدیث هم دی د هغه تفردات ته سره مولا کتاب مې ورته پیش کو د امام محمد خپل کتاب درنه هېر شوی دی د عبدالحی لکھنوي کتاب پسې راغلی. بل دی مخکې وی بیا ما ته وی
وای منطق فلسفه ما د هغې په باره کې پېښ کړل چې ستا مولیانو دې ته کفر لیکلی دی ته چې کوم کتابونه پېښ کړې دا هم ټول د مقلدینو دی کوم چې د فلسفې او د منطق یې لیکلی دی شرم هم نه درځي ستا غیر مقلد منطق فلسفې ته کفر وایي زما مقلدینو لیکلي ته نه غرالي هغه دې نه منل علماء دیوبند درته خپل دا ځوانان بچي راوویستله په قرآن او سنت باندې در سره خبرې شروع کړې نن د هغې نه د تېښتې لاره خپله بیا دی وایي عبدالله لکنوی رحم الله چې دا حدیث باطل دی د الله بنده مسلم می پیش کو بخاری می پیش کو دا راکه عبدالله لکنوی رحم الله خبره پیش کړه فتح الباری دا صفحه نمبر 308 دی ما کوم حدیث پیش کړو دی وی دا قرأ فانصتوا وهو حديث صحيح اخرجه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري و دا حدیث صحیح دی امام مسلم رحم الله تخریج کړی دی د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنہ او بیا وی په حدیث کې راځي چې فاتحه فلا فلته پیش کړي ان شاء الله زبر ترغي جواب در کوم او دی وی دا زکا وی کدا ویل چې دینه ما فوق الفاتحه مراد دی دا دینه ما فوق الفاتحه مراد دی باقي صورت وای ځکه وي بیا خو تطبیق نه راځي مجتهد صاحب راغلی ماشاءالله تطبیقات کوي ما درته ولې ویل چې په ابتدا د صورت کې په ابتدا د اسلام کې په امام پسې قرات کول فاتحه او د باقي صورت مشروع هغې مې روایت پیش کړله ته چې کم روایت پیش کې ما تر جواب ضرورت هم نشته د قرآن نص ما پیش کو چې منسوخ ګرځېدلی دي موږ خبره دې ختمه شوې ده دویم نمبر دی وایي دغه آیات سورة الفاتحه ته نه دی شامل دا مجموع الفتاوا د ابن تیمیہ رحمه الله د صفحه نمبر 123 دی وی اذا قرئ القرآن يتناولها كما يتناول غيرها دی وی دا سورة الفاتحه ته داسې شامل دی لکه څنګه چې باقي سورت ته شامل دی خو اورینه نو څه ورکو صم بکم عمي فهم لا يرجعون دغه رنګې دلیل نمبر 6 بس روایت د موسی سے صحیح ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحه نمبر 157 هم په دویم سند سره ذکر کوي أن أبا موسى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا مونږ رسول الله صلى الله عليه وسلم منسترقو خود الخطاب وکړو مونږ ته تعلیم د سنتو راکو وی فرمایل إذا كبر الإمام فكبروا امام چې الله اکبر وای تاسو الله اکبر وای و اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات شروع کی تاسو خاموش شئ مخکې مې تفصیل وکړو چې مخکې پسې و اذا قرأ الإمام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين د الله پیغمبر کم قرات کم کې سورة الفاتحه راغلی دا کم کې چې سورة الفاتحه راغلی خدای اورینا پته نه لګي په دې بس مخ کې په بل سند سره دغه نقل کوي و اذا قرأ فانصتوا په صفحه نمبر 457 باندې دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر ابو داود شریف جلد 1 صفحه نمبر 147 هم دغه حدیث د ابو موسی شری رضی الله تعالی نقل کوي و اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات شروع کی تاسو خاموش شئ کم قرات ورنه مراد دی ما مخ کې ذکر لږ چې سورة الفاتحه پکې راځي اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پکې راځي او دا په سورة الفاتحه کې نه دی دا په سورة الفاتحه کې مولوی صاحب ما ته پلان کې تعلیم القرآن تر چې منطق درته شروع د الله بنده دل تراشه قاری صاحب ناس ته چې ماشومان په مدرسه کې داخل کو یو قرآن راوغ سورة قرآن یو آیات په یادونه شو ویلې دویمه بلته دا نشته دا چوپ کړه دویم نمبر هغه به جواب راکړي به جواب کار نشي کولای به تبه خامخشه دویم نمبر مولوی صاحب پاغي کې ما ته مولوی صاحب راشي ناظره درته ویل قرآن زده کې د الله بنده دغه رنګ دلیل نمبر 9 مسترحمت جلد نمبر 8 صفحه نمبر 43 چې دا ورته پته ولګي چې سورۃ اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په سورۃ فاتحه کې په دوخان کې نه دی صفحه نمبر 43 ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فذكر الحديث بیا تفصیلی ذکر کو یعنی اذا كبر الامام فكبروا کله چې امام الله اکبر وای تاسو اکبر و اذا قرأ او کله چې امام قرات شروع کی فانصتوا تاسو خاموش کم قرات د الله پیغمبره اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فکم کې چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین راغله سورۃ الفاتحه ورنه مراد ده راشه چې مقاری داود صاحب سره دی داخل کما چالت درته دا وخی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سورۃ الفاتحه کې دارنګ مون صاحب ابن ماجه صفحه نمبر 165 دلیل نمبر 11 ابن ماجه صفحه نمبر 165 دیم دغه حدیث نقل کړي دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ موسی اشعری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا امام چې کله قرات کوي تاسو خاموش شئ دغه رنګ دلیل نمبر 12 د ما سره محله جلد 4 صفحه نمبر 73 و اذا قرأ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا و اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امين مولوی صاحب ګله دار سورۃ الفاتحه خایزه ورته بالکل سورۃ الفاتحه الفاظ ورته دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 14 دا
دارقطني صفحه نمبر 275 وصح عن النبي صلی الله علیه وسلم قول انما جعل الامام ليتم به في الحديث واذا قرأ فانصتوا امام چې قرات کوي نو تاسو خاموش ودرېږئ دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 15 دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر 14 دارقطني صفحه نمبر 275 ابو موسی شری رضی فرمای واذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا دا مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 15 زمخ کې مولوی صاحب 15 نمبر دلیل ته زم خو صرف یو تاسو کوم مولوی صاحب د مقتدی د پاره د قرات زمانه مولوی صاحب نه ترقیحات نمبر 1 مقتدی د پاره قرات دلیل پیش کوم تیار اوسئ مقتدی د پاره قرات د فاتحه سو حکم لري نمبر 1 نمبر 2 چا چې فاتحه ونه ویله داغه مون سو حکم دی نمبر 3 څوک چې په جهري منځونو کې فاتحه لوستل ناجایز او په سري منځونو کې جایز ګڼي دا غوي د مون سو حکم دی نمبر 4 مقتدی د پاره په سري منځونو کې د باقي صورت د قرات سو حکم دی نمبر 6 مقتدی د پاره په جهري منځونو پنځم نمبر د مقتدی د پاره په جهري منځونو کې د باقي صورت سو ویلو سو حکم دی نمبر 6 فاتحه بکل الولید امام په سکتاتو کې او کر امام سره سره تعین د محل وکا نمبر 7 چا چې سورې فاتحه ونه لوستو بل سورت اول لوستو هغه د مون سو حکم دی قرآن سنت جواب غواړم نمبر 8 کچاله فاتحه نو ورځي نو هغه بس کوي نمبر 9 که یو څوک فاتحه نشي لوسته تنقیحات دی ته ویل تنقیحات چل ور وخه ماشاءالله زبردست دا وې بیا دونه دا وې بیا دونه اعتراض پاګه کړه دې اعتراض پاګه کړه تلاوت کو دا تلاوت کو کنه دې بم دلته یو پاور استا په فرمایش ته بم یو پاور زمون په فرمایش ٹھیک ده مفتی سے ماته متوجه شه مفتی سے ماته متوجه شه ماته دا قاریان مقابله نه ماته متوجه شه ماته متوجه شه ماته متوجه شه الحمد لله عرفا دراسي عرفا بعون احدد ان شاء الله عرفا دراسي ماته متوجه شه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مفتی صاحب خود بار راکاګم په پړی مې تارتول چې راشه د فاتحینو مولیکا د فاتحینو مولیکا د فاتحینو مولیکا مفتی صاحب تر قیامت د سبا پورې دا نوم ونه لیکي دا نوم به ونه لیکي مفتی صاحب څه چلو کو وای د قرآن کریم آیات راواغې سراغین استدلال کو یو طرف ته زه مقلد یم او بیا استدلال کې د چرګې د مالګې د چرګې د مالګې سره څه کار دی خبره ګوره ملاجیون لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د سورت عرب نه استدلال په ترک القراءت باندې چې کوم دی غلط دی څه فرمایي وحكمها بين الآيتين المسير إلى السنة لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطا فلا بد للعمل من المسير إلى ما بعده کله چې دوه آیتونه راشي د یو بل سره متعارض دواړه به غورځېږي ستا ملاجیون ته ذکر کړي خپل اصول منې که نه زه ان شاء الله نن سبا د خپل کور نه چې کوم دی وام په خپل کور نه پتا باندې ان شاء الله ډزې کېږي ملاجیون لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د سورت عرب نه د سره استدلال کولی نشي د سره هېڅ استدلال نشي کولی بل دا دی بل مفتی صاحب او بل چې قرآن کریم خو دا قرآن ذکر شوی دی دا قضیه محمله ده قضیه محمله چې کنه په قوت د جزیه کې وي د دې نه فاتحه مستثنا ده په حدیث بخاري باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د فاتحه نه بغیر مونږ نه کېږي د فاتحه نه بغیر مونږ نه کېږي امام بخاري رحمه الله حدیث عباده بن صامت ته بل دا زموږ سره الحمدلله د عبدالحی لکنوي رحمه الله کتاب دی عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې آیات نه په دې آیات کې ان شاء الله خبره کوو په دې کې به خبره کړو د جواب راکړي وروسته بیا نور د دلایل ته ځو دا دعوا خو ته نشي لیکلی ان شاء الله ګوره عبدالحی رحمه الله څه ذکر کړي دي وبعد اللتي والتي أقول الإنصاف الذي يقبله من لا يميل إلى الاعتصاب أن الآية المذكورة التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر الإمام بالقراءة ما شاء الله دا ستاره کور عالم دی عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړی دی چې د دې آیات نه د دې آیات انصاف دارې چې بچا کې لږ انصاف موجود دی د دې آیات نه استدلال نیول په دې خبره باندې چې په امام بس قرات نه کې دا استدلال لظالمانو کار دی دا استدلال لظالمانو کار دی یو دا شو بل لارې ګوره مونږه الحمدلله مخصص ذکر کو آیات عام دی د دین تخصیص د فاتحه چې کوم دراغله دی امام بخاری رحمه الله دا بخاری زموږ سره اول جلد 104 صفحه باب ذکر کوي ګوره باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت امام بخاری رحمه الله باب ذکر کړی دی چې قرات واجب دی ښه اوس د قرات په ځای باندې کم پرت کیا دی
نو قرت په ځمن د پاتې کې دی ولی قرت په ځمن د پاتې کې دی لاندې حدیث بعد بن صامت راوړل فرمایي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي او بل داره ګوره بل داره ګوره ټیم ودروا حدیث ته ګیس وې مفتی سے متوجه شماته بل داره ګوره مفتی سے اول آیات چې کوم دی پرې خو درې او اول آیات وروسته آیات پسې نه وایي الله تعالی فرمایي قرآن کریم چې ولوستلی کېږي غوږ ورته ږدئ خو وروسته څه وایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه الله فرمایي رب العالمین چې کوم دی یاد کا په پټه باندې ذکر چې کوم دی عام دی قرآن کریم ته هم شاملېږي او ذکر عام ذکر ته هم شاملېږي که مفتی صاحب چې قرآن کریم ته ذکر نه وایي الله تعالی قرآن کریم ته څه ویلی ذکر ویلی مفتی صاحب د آیات اول ته ګورې وروسته پس نه دي او بل مفتی صاحب څه وایي دا ناشنا خبره ده دا یو ناشنا غونډاری ورغړو اول داسې وایي اول وایي قیرتو اول وایي ګوره وخت یې اول وایي قیرتو بیا قیرت منسوخ شو دا آیات چې فقرو ما تیسر من القرآن د دې آیات نه امام ابو حنیفه رحمه الله احناف د دې نه استدلال په مطلق قرات پر کوي او دا آیات چې کوم دی په نسبت د اکثر مفسرینو باندې په مدینه کې نازل شوی دی او آیات د عرب په صورت مکه کې په مکه کې دغه شبکی صورت په مکه کې نازل شوی دی مفتی صاحب ناشنا خبره کوي چې آیات هغه صورت چې مکی صورت دی دغه ناسخ ګرځي او د مدینه هغه منسوخ ګرځي ناشنا خبره ده دته دا پته نشته چې منسوخ په کوم ځای کې او ناسخ په کوم ځای کې منسوخ مخکې ناسخ چې کوم دی وروستی دا څه وایي منسوخ وروستی او ناسخ چې کوم نه مخکې دی دا راوړه بل ذکر کا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دی قال علي وتم ان شاء الله مفتی سے خدا دعوه نشي لیکلی چې فاتحه ویل دا نشته دا دعوه دا نشي لیکلی او مفتی سے وایي چې نفسي قرت په امام پس نشته مونږ به مفتی صاحب ته دا ټیم دغه دا څه چلې را ټیم دغه دا څه مسله ده جګړه ولې کوي را لکه تاسو ټک نه شي دغه ګوره هغه حدیث په ثقولت علیه القراء هغه حدیث راوړه په ثقولت علیه القراء دا حدیث راوړه دا ابو داود اول جلد 126 مونږه آیات نه استدلال کړو استدلال خو ان شاء الله لاړو دوړو شو استدلال مونږ الحمدلله قران کریم ته ضعیف نه وایو مفتی سے ماته متوجه قران کریم ته مونږ ضعیف نه وایو زستای استدلال ته ضعیف یې مقلد او کار د مجتهد کې مقلد جاهل او مجتهد چې کوم د عالمي مقلد جاهل له جاهل سره چې کوم نه استدلال نشي کولای بل دار قال علي وتمام الايه حجه عليهم لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بیا وروسته الله فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله فرمایي په امام په شاته چې ودرېږي فاتحه پسې پټه وایي د غافلان نه مه ودرېږه د نیک ډانګي په شان مه ودرېږه چې غلی ولاړې غل سوچونه کوي د دنیا سوچونه کوي د ټماټرو سوچونه کوي د ټیپرو سوچونه کوي او الله په امام پسې چې کنه پاتې نه وي بیا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دی فإن كان أول الآيات في الصلاة فآخرها في الصلاة وإنسان تپوس کوم که اول د آیات په مانځه کې نو آخر به هم په مانځه کې صحیح شوه اول الله د قرت نه منع وکړه خو په آخر کې الله فرمایي چې په امام پسې فاتحه دا پټه پټه وایه پټه پسې وایه او وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة او که چېرته آخري او ردی اول که په مانځه کې نه نو آخر هم په مانځه کې نه دی او که دوی آخر په مانځه کې نه اخلي اول هم په مانځه کې نه دی که اول په مانځه کې اخلي آخر به خامخا په مانځه کې اخلي که آخر په مانځه کې نه اخلي اول په مانځه کې نه شي اخیستی د دې آیات د سره د سورة فاتحې سره هیڅ مناسبت نشته دی او تا چې کوم اجماع نقل کړې ده دغه اجماع مستا باطل ده ابن تیمیه رحمه الله فتاوی ذکر کړه ابن تیمیه رحمه الله څه ذکر کړی دي د ذکر په نفس نه مراد چې کنده پټ لوستل دي ولې وای دا آیت په شان دی آیت باندې دی چې ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا په مانځه باندې ډېر ښکاروالی مه کوه ډېر پټوالی پې مه کوه
د دې په منځ کې درمیانه لاره چې کوم دی ولټوه په امام پسې قرت کوه په امام پسې فاتحه وایه خو لیکن په امام پسې فاتحه چې کوم دی پټه پټه وایه ګوره دا تفسیر مظهري دی تفسیر مظهري ذکر کړی دی دا آیت د څه باره کې راغلی دی دا وایي په دې خبره باندې اجماع ده چې د آیت د مانځه باره کې راغلی دی والله العظیم دروغ دی وي په دې باندې اجماع نه ده دا نفس د خلکو دا حمزه به ترې لرې کړم نو څه شی پاتې شو نور باندې څه مه وایه ګوره ذکر کړی دی ابن ابي شيبه په مصنف کې ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم ابو شيخ ابن مردوي بيقي په خپل سنن کې بسند ابو عياض د ابو هريره قال فرمای كانوا يتكلمون في الصلاه فنزلت هذه الايه خلکو په مانځه کې چې کوم دی خبرې کولې د یو بل سره دا آیات چې کوم نازل شو او مفتي صاحب مخکې څه ویلو فنزلت هذه الايه دا مشهور او معلوم نه پیژني زوی مراشه زما سره د نهمیر وایه که زما سره نهمیر نوم ورته کې واپس د امجد علي غدا قانون چې وایي خلکو ته نهمیر وایي د پنجاب پر هغه اجرا ورسره وکړه فنزلت هذه الايه ګوره وفي روايه عنه انها نزلت في رفع الاصوات دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې متوجه شه چې خلکو به خپل اوازونه اوچتول خلف رسول الله علیه السلام خپل اوازونه به چې کوم دی اوچتول دا آیت څه کو الله تعالی نازل کو بل اوله ابن جرير مولا روایت د عبد الله بن مسعود ذکر کړل قال فرمای كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاه موږ په یو بل باندې په مانځه کې سلام ورته خلکو به چې کوم جواب ورکو نو په نزلت دا آیت نازل شو فاستمعوا له وانصتوا جواب وته کیږي ها ابن مردوي بهقي په خپل سنن کې د عبد الله بن مغفل روایت ذکر کړل کان الناس يتكلمون في الصلاه فانزل الله تعالى هذه الايه خلکو به یو بل په مانځه کې خبرې کولې بل قتاده ذکر کړی د کانوا يتكلمون في الصلاه اول ما امروا بها دوی په مانځه کې چې کوم د خبرې کولې او رب العالمین ته حکم وکړ چې په مانځه کې چپ ودرېږئ مفتي صاحب دا ګوره روح المانی را اول خو دې وی چې عبد الله لیکن به تفردات نه منوه اوس پر راځي روح المانی علوسی به د حنفیت نو باسي پتا باندې به ټول حنفیت لعنت وای چې تا متقدمین دا حرام پرويستا دا د موږ روح المانی د علوسی وسبب النزول لم يكن القراءه في الصلاه بل امر اخر ما شاء الله بل امر اخر امام ته ما سره ثابت کې پر روح المانی باندې ان شاء الله باس کو د روح المانی یو سبب ته به زوی چې پته په میدان باندې ولګي چې دا وګورو صفای باندې زو کوم کومه زبره وګورو صفای کې او روح المانی ری مولا ذکر کړی دی علوسی ری مولا ذکر کړی پر روح المانی کې چې دا آیات چې کوم دی او ماته متوجه شاز کې مدروا دا څه کیسه تاسو خبرې نه کوئ متوجه کا دلایل تیار کا الک آیات لا کولې ټیم راکې ټیم خراب ټیم نه سٹاپ کوي بل ګورا عاجز سے ماته متوجه شاجی سے وہ عاجز سے باس کې ته مفتي صاحب خیر دی توي مولوی صاحب مفتي صاحب خبر کو خیر ہے توي مولوی صاحب توي مولوی صاحب خبر کو توي مولوی صاحب توي مولوی صاحب ورګه خبر کو توي مولوی صاحب خیر دی خروج الباس ولکې ورا موږ سیاسي باس نه کو دوه خبره موږ وې چې چا خروج تا سیاسي باسو کو به خروج لغی چا چې سیاسي باس کو به خروج ګوره دا شرط مسعود الله لیکل چې خروج عن الباس دا شکست خروج عن الباس باندې کې اسلام څخه پر شرط باندې پابندي کې کباس کې خروج عن الباس دا ولیکي ګوره دا زموږ سره ګوره ورګه خبره کو اول او څه شو ورګه څه شو اول ګوره اول خو موږ د مفتي سره مطالبه کړې چې داوا مناقشه کا خدا بر قیامت در سبا پر دوا مناقشه نه کی او اوس ان شاء الله پر عام داوی باندې باس کوم عام خیرت نم دا زرا واسطه ګوره دا روایت د ابو داود دی اول نمبر جلد نبی اسلام د فاتحه تخصیص کړی چې فاتحه بخا مخوي ما من عام الا وقد خص عنه البعض بيذر بعض او بيغزو بعض ګوره دغه فرمای عباده بن ثابت قال فرمای كنا خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر فقرا رسول الله عليه الصلاه والسلام فثقلت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها نبی سم د سار په مان ذکر واګه حاجی سے مسلمان مومن نبی سم د سار په مان ذکر واګه سی فاتحه په سوای نور قرات په سما کوي صحیح ده
زما ټرن کې صدر سره دا خبيث خبري شروع کی خبيث بچي چوپ شه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم خپل ټرن